أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خیر اس خیر نشته دی فی کثیر پډیرو کې من نجواهم پټو مشورو د دی کې الا مگر من امر بصدقتن چا چې حکم کو په صدقې سره او معروف یا پنیک کار سره او اصلاح بین الناس یا جوړه راوستلو کې پمیند خلکو کې ومن يفعل ذلك او څوک چې کوي دا درې وړه کارونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندۍ د الله تعالی فسوف نؤتيه فزردا چې موږ ورکو دته اجر عظیما اجر ډیر لوی. آیت مبارکه کې بیان دی چې عام طور مشورې کیږي میټینګونه کیږي او خفیه مشورو کې څه خیر نی، یعنی عام طور دا د آخرت د پاره نی، د ثواب د پاره د اجر د پاره نی، زیاتر د شر او د فساد د پاره وي. د چا خلاف سازش کیږي، منصوبه بندي کیږي او د شر یو خبره توی کیږي. لیکن درې قسمه مشورې او درې قسمه میټینګونه هغه د خیر دي. یو دا چې څه کسان راجم شو دا مشوره کې چې د غریبانانو امداد بکو، د یتیمانانو، د مسکینانو او د بیوسه خلکو یو بل ته ترغیب ورکو، د دې باره کې سوچ او فکر کی، نو دا جمع کېدل او دا راغونډېدل دا د خیر دي. یا دا چې دی را جمع کېږي د یو نیک کار دپاره، هر یو نیک کار کې دی شي. په معاشره کې یو خرابي ده، یو نیک کار کمی دی، باره کې مشورې کېږي چې دا نیک کار به څنګه ژوندی کېږي، دا سنت طریقه به څنګه ژوندی کېږي، د الله په دې حکم باندې عمل څنګه کېږي، د دې باره کې راجمع کېدل او راغونډېدل دا هم د خیر دی. او یا دا چې د دوه کسانو منځ کې، د دوه وروڼو یا د ښځې او د خاوند او یا د کور منځ کې یا د دوه محلو د دوه قومونو منځ کې مسله راغلی ده، جنگ جګړه او فساد راغلی دی او دشمنی او نفرت پیدا شوی دی، او څه خلک د دې باره کې راجمع شي، فکرمند شي چېرې دا کور به څنګه جوړیږي، دا تعلق به څنګه سمیږي، دا جګړه او دا فساد او دا نفرت او دشمنی به څنګه ختمیږي. د دې باره کې څوک چا سره میرو شو، چا ته مې نه سماجت وکړو، څه داسې یو خبره وکړو چې دا خبره سمه شي. د دې دپاره راجمع کېدل او راغونډېدلو دغه جرګه، دغه پنچایت دا د خیر دی. نو دا درې خبرې د خیر دي. او د دې نه علاوه عام طور چې خلک راغونډېږي او مشورې کوي، نو اکثر ګورې د شر وي، د خیر او د برکت دپاره نه وي. اصل کې د تومه قوم چې کله خبر شو چې نبی علیه السلام ته خبر رسېدلی د موږ د غلا باره کې، نو دی د شپې راغونډ شو، مشوره کوله چې سبا به د نبی علیه السلام مخې ته خبر داسې زور او شور سره پیش کو چې ګورې موږ باندې بدنامي را نشي. دا به کو چې د رفاعه او د قتاده رضی الله عنه باندې به الزام قایم کو چې دی موږ باندې بې بنیاده او بې دلیل او بې ثبوته د غلا الزام قایم کړی دی او غلا خو یهودي کړې ده. نو دی دا مشوره وکړه، پلیننګ یې وکړو. قرآن وی دغه مشوره د خیر نه وه، دا د شر دپاره وه چې یو بې ګناه انسان دی په ګناه کې، په غلا کې ملوث کو. د قرآن یو عام قانون بیان کو. ټیک ته د قرآن کریم ډېر آیتونه خاص خاص واقعاتو باره کې نازل شوي دي، لیکن قرآن کریم انداز عام اختیار کړی دی، ځکه چې تر قیامته پورې دا کتاب دی او دارنګې مسائل او به قیامته پورې پیښیږي به، نو ټولو خلکو ته د دې حل پکار دی. دا یې باره کې وي چې که مجلسونه کوئ، که مشورې کوئ، که میټینګونه کوئ، نو ګورې کوشش پکار دی چې درېو خبرو باره کې پکار دی.
یا د صدقې باره کې یا د نیک کار باره کې او یا د دوو کسانو منځ کې د قومونو منځ کې د صلح د راوستلو باره کې مشوره پکار ده او دین علاوه ګورې راغونډېږئ مه. لا خیر فی کثیرنو ابن عباس رضی الله عنه وی دا قوم د تومه یادي او امام مجاهد رحمت الله علیه هغه د شاګرد دی هغه آیت عام دی د ټولو خلکو باره کې چرتم چې څه کسان راجمع کېږي دي کې به خیر ني کینو په دغه دریو خبرو کې به خیري. لا خیر اس خیر نشته دی فی کثیرن په ډیرو کې دا ډیر سو من نجواهم نجوا عام طور باندې چې دو کسان یا درې کسان یو طرف ته شي یوازې شي او یو مشوره کې یو منصوبه بندي کې یو سازش کې دې ته نجوا وي یا پټه مشوره کې دا نه چې خامخا د شپې به وکړي د ورځې هم کولی شي د شپې هم کولی شي او چې یوازې والي کې او تنهایۍ کې وکړي. نجوا اصل کې کلو میدان ته وي اوچت ځای ته وي نجوا د نجات نه دی خلاصې کله موندلی کېږي چې کله ته یو محفوظ مقام ته ورسي. نو نجوا چې څه کسان راجمع شي او یو مشوره کې دا عام طور باندې د شر دپاره کېږي د خیر دپاره هم کېدی شي خو زیات تر دا د شر دپاره نجوایي ځکه خو قرآن کریم زیاتره د نجوا نه منع کړې ده. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون منافقانو به زیاتره دا کارونه کولو دی به د شپې منصوبې کولې سازشونه به کولو. د دې لوی مشر کعب بن اشرف د دک الله د مدینه منورې نه بار و او هلته کې به دا ټول منافقان به راغونډېدل او دی به د سبا باره کې منصوبه بندي کوله. نو نجوا زیاتر د شر دپاره او دارنګې د جنگ جګړو د پیدا کولو دپاره چې کوم مشوره کې ته نجوا ویل کېږي. من نجواهم په پټو مشورو د دې کې د دې خلکو کې نو د خلکو دا پټې مشورې چې په دې کې ګوره خیر بالکل ني. اول قرآن کریم مکمل نفي وکړه چې خیر پکې اډوشته نه او د خیر نه مراد ثواب او اجر دی. ټیک ته یا به د مباح کار دپاره وي او یا به د شر دپاره وي لیکن درې خبرې ترې مستثنا دي الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس. او دې کې دا دوه خبرې متعدی دي. د صدقې باره کې مشورې کېږي چې خلکو کې صدقه خلکو له ورکو خلکو سره به امداد کو نو دا متعدی ده یعنی بل ته فایده رسولو د یتیم مدد کول او د کونډو مدد کول او د غریبانانو د مسکینانو د پریشان حالو چا باندې آفت راغلی دی څوک د کوره بېدره شوی دی چا زلزله زدګان دي سیلاب زدګان دي یا نور مسائل پای باندې راغلي دي او هغې سره د امداد کولو باره کې دا ټول صدقې مفهوم کې داخل دي. صدقې کې زکات هم دی فطرانه هم ده او نفلي صدقات هم دي. په یو قوم باندې آفت راغلی دی او هغې د کور نه بېدره شوي دي او نور مسلمانان راجمع شي دي امداد کو او د امداد دپاره دي چنده راجمع کي یا چې کوم مهم چلی دا الا من امر بصدقتینو دا یو نیک کار دی او دا د خیر کار دی او داسې پکاروم دی. دا د مسلمانانو شان دی چې کله دی په یو ورور باندې یو محلې باندې یو قوم باندې مسله راشي نو مؤمنان به په دې غم او په دې درد کې سر برابر شریک وي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي المؤمنون کرجل واحد د تمام دنیا مؤمنان چې دي دا په شان د یو سړي دي. وی د یو سړي مثال څه دی ان اشتکا عینه اشتکا کله وی که د یو سړي په سترګه کې درد او تکلیفي نو دا درد او تکلیف صرف په سترګه کې نه ټول بدن کې دا بدن دا نه وي چې دا تکلیف خو د سترګې ردما نه دی لاسونه او خپې بېغمه ني درد به د په سترګه کې او لاسونه به وخي او خپې به رابغې کټله دا لاسونه او خپې دا نه وي چې دا خو زما درد نه او د سترګې درد دی او یاره په سر مې وي درد دی حالانکې درد په سترګه کې دی. نو د یو بدن مثال دی ټول بدن په لړزاني او دارنګه د انسان په سر کې درد ټول بدن دردمني وي دک کرنګې مؤمنان دي
که مشرق او مغرب او شمال او جنوب کې یو مؤمن مسلمان په تکلیف کې دی، دا نور مؤمنان به بیغمه نه چې دی پوه شه او کار یې پوه شه، نه دا زمونږ ورور دی، نه دا په غم او په درد کې مونږ سره شریک یو، او څنګه چې مونږ دغه امداد کولی شو هغه به کوو سره، که مالی وي که جاني وي او کني نو کم از کم د دعا امداد خو مونږ سره کولی شو. د الله نه مونږ دعاګانې غوښتي شي الله په باندې رحم او کرم وکړي. الا من امر بالصدقه، د صدقې باره کې چې کوم مشوره کېږي دا د خیر ده، نو که دا په پټه وشي نوم ښه دی او که په ښکاره وشي نوم خیر دی. البته صدقه په پټه باندې ورکول بهتر دی، ځکه دې کې د غریب او د مسکین د هغه د عزت هم خیال ساتل دي. که د په ډک مجلس کې د خلکو مخې دا واله نه غریب دا هم یو مقام دی یو عزت دی، دا هم د هغه د عزت خیال ساته نو پټه صدقه ورکا. لیکن که چېرې انسان داسې غریب دی چې دا غربت هر چاته معلوم دی، دغه د بدن نه دغه د جامو نه دغه د کور نه دا غربت معلومیږي، نو بیا ښکاره مدد هم هغه سره کولی شي. نبی علیہ السلام منبر باندې تشریف فرماو، مخامخ په ور کې یو سړی راغی، دغه جامې خرابې وې، سروالې بروالې و، دغه د بدن نه او د شکل نه دغه غریبي او د کور حالت معلومېدو. نبی علیہ السلام ته به د خپل امت غربت هم نشو برداشت کولی. حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ته وکتل کنه نو فتغیر وجهه، د نبی علیہ السلام د مخ رنگ بدل شو، یا الله زما په دې امتی باندې دا حالت هم راغی. او نبی علیہ السلام د خطبې دوران کې صحابو ته ترغیب ورکو، د سر مدد وکړي. بلال رضی الله عنه صادر خور کو او چا سر چې سو هغې ورته راویشتلو، چا سر رومالو، چا سر صادرو، چا سر نغد پیسې، چا سر کجوري، چا سو یو ډیری جوړ شو. پای کې ښکلې جامې نبی علیہ السلام هغه سړي ته ورکړې. د حدیث په آخره کې دی فتحلل وجهه، نبی علیہ السلام چې وکتو چې صحابو د عملګري سره امداد وکړو، د نبی علیہ السلام د مخ سم چمک وخو پړکېده بیا، یا خدا چې فتغیر وجهه او مخ یې ډېر رنگ بدل شو، او یادا چې د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. اوس په دغه حدیث کې نبی علیہ السلام کلم ښکاره د جمعې په ورځ باندې د پډک مجلس کې دغه لپاره چندې اعلان کړی دی. نو چونکې دا غربت داسې ښکاره و چې هغه سره امداد پکار و، نو عام طور باندې صدقه غریب سره په پټه باندې پکار ده، زکات هم هغه په پټه باندې ورکول پکار دي، او حالاتو ته قتل پکار دي. که چېرې هغه داسې حالت کې بیا کلو امداد هم پکار دی. الا من امر، مگر هغه څوک یعنی هغه مشوره چې هغې کې دا وي چې من امر بصدقتین، چې هغه حکم وکړي په صدقې سره، د صدقې باره کې مشوره کېږي نو دا د خیر دی. او معروف، یا د نیک کار باره کې، معروف نیک کار ته وي. معروف چې دی هغه کار ته وي ما عرفه الشرع، چې شریعت هغې ته ښه ووایي. معروف دې ته نه چې مونږ ورته ښه ووایو، مونږ بعض اوقات غلط کار ته هم ښه ویلی شو. نو معروف هغه کل ما عرفه الشرع واستحسنه، د شریعت په نظر کې چې ښه دا معروف دی، چې پای باندې ثواب ملاویږي، اجر ملاویږي، دا معروف دی. او معروف یا د نیک کار باره کې، نو معروف بیا عام دی، هر یو نیک کار کې دی شي. ګوره چې معاشره کې کم خرابی را ختمول پکار دی، کم عمل کې کمزوری د ژوندې کول پکار دی. د پیغمبر علیه السلام کومه طریقه چې را کمزورې شوې ده هغه تازه کول پکار دی، ژوندې کول پکار دی. یو فرض حکم دی کمزورې شوی دی، دا عبارت کې خلکو ته ترغیب ورکول پکار دی. خلک مثال د مونځ اهتمام نه کوي، خلک د روژې اهتمام نه کوي، خلک مثال د صدقې اهتمام نه کوي، بل داسې یو نیک عمل دی، د دې باره کې راجمع کېدل پکار دی، فکرمند کېدل پکار دی. لکه زمونږ تبلیغي حضرات چې دي نو هغې هر ټایم سوچ کوي، دې واقع خواصو سره ملاقاتونه پکار دي، دې واقع د سکول استادانو سره ملاقاتونه پکار دي، چټیانې دي، دار چا فکر کی، دې واقع د حاجانو فکر پکار دي، واقع د پلانکی، دې واقع د پلانکی. دا یو معروف کار دی، دې باره کې مشورې کېږي باقاعده، او بیا جماعتونه تشکیلیږي او ملاقاتونه کېږي. نو دک شان مجلسونه د خیر دي او مشورې د خیر دي. او اصلاح بین الناس، اصلاح صلح راوستلو ته وي.
او جوړه راوستل وته وي. صلح اصل کې دی ته وي ولکه دا اندام چې مات شي کنه اډو کې مات شو، دا اډو کې اوس یو ځای کولو او دا جوړ وروستو ته صلح ویل کېږي. اصل کې چې کم اندام مات شو، کم سرمن کټ شوله، دا رغولو سمولو په دې باندې پټې لګولو، دې ته ویل کېږي صلح. نو اسلام خامخا چې یو دی کې نفرت راغی، جنگ جګړه راله او دارنګې نفرت پیدا شو، خبرې تیزې شوې، گویا کې دوان اندامونه گویا کې مات شو، یو بل نه جدا شو، او دا یو ځای کول پکار دی او جوړه راوستل ته اصلاح ویل کېږي. نو بین الناس په میان د خلکو کې د خلکو منځ کې صلح کول او جوړه راوستلو دې کې ډېر لوی خیر دی. او په احادیثو کې د انتهایی ترغیب راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ السلام وی چې کلام ابن آدم كله علیه، ور ابن آدم چې خبرې کی کنا نه دا در په غوري وبال دی، ځکه دا خبرې لیکل کیږي او ردی به همها تپوس کیږي او حساب کتاب بکیږي چې دا خبره تعالی کولې کوله، په کوم بنیاد دې کړو، په کوم نیت دې کړو، ضرورت سو دا څومره خبرې چې مونږ کو دا باقاعده قلم بند کیږي، نوٹ کیږي. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، انسان چې کلم د خلینو یو خبر و دا باقاعده جمع کیږي او لیکل کیږي. دا ابن آدم کلام د در پر وبال دی، لیکن درې قسمه کلامونه خیر دی، آی کې در پر اجر دی او ثواب دی. نبی رسول الله ما خلا سیوا داغینا امرم به معروف نو کدی دا نیک کار باره کې چاته حکم کینو دا خبره خدا دا وبال نه دی. او نهین عن منکر نو یاد ناراو نه دی سړی منی کی. او ذکر الله عز وجل یاد الله تعالی ذکر کی، ترغیب ور کی، نصیحتونه کی او د قران تلاوت کی، دا د انسان د پر وبال نه دی. ام کلثوم رضی الله عنها وی دا د عقبه بن ابي معيط لور ده، داوی چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدلو چې لیس الکذاب الذي يصلح بین الناس، یو سړی د خلکو منځ کې روغه کی او ډیره پر دی حیله اختیاري درو پکې مووي، دغه چې همها فریقین ته یو بل سره مانوس کې درو به همها وایي، ار یو به همها ځان ته ټیک وي چې زه ټیکې ما ته یو ته مړه هغه هم پیمانه دی خو وسو کی خبره شوې ده، یو ته دا ځان وته پیمانه هغه نه دی دی بل ته چې مړه اوس هغه مخ پیمانه دی خو چې اوس روغه وشینو، دا شان دي سرمن کې داسې خبرې کولو دا دی من کې دا دروغ نه دی. ویلیس الکذاب الذي يصلح بین الناس، وی د خلکو من کې صلح کې ډیره لپاره دروغ، دا دروغ نه دی، یعنی په دې باندې ګناه نشته. فیقول خیرا او ینمی خیرا، د خیر خبره کې خپل منځ کې ډیره په خیر دروغ موایا او چې خبره روغه شي. بل حدیث کې هم دغه بیبي وایي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته نه دی اوریدلی چې چاله دروغ مبارک رخصت ورکړي، وي په دروي موکو یې ویل شي. یو دا چې په جنگ کې دروغ ویل شي خیر دی دشمن ته، او دویم دا چې د خلکو من کې صلح راولي دروغ ویل شي، او دریم دا چې سړی خپل خدای ته دروغ ویل شي. خو دې نه دا پای کې خرابې دي، خو اسی وتوای چې ما ته په دنیا کې ستا په شانتي محبوب بل څوک نشته، او دارنګه خځه خپل هاوند ته په دې باره کې دروغ ویلی شي، غلط بیانی په دې باره کې کولی شي چې د دې منځ کې کور روغي او افتراق او انتشار او جنگ جګړه پیدا نشي. بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایا ابو الدرداء رضی الله عنه وی الا اخبرکم، وی تاسو ته خبر درنکم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه، وی د مون لوی عملو، د روزین لوی عملو، د صدقین لوی عمل د توخما. او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو اصلاح ذات البین، د خلق منځ کې صلح راوستلو، وی دا د مون لوی عمل دی، او د روزین لوی عمل دی، او د صدقین لوی عمل دی. نو مراد د مونږ او د روزین نفلی را، د نفلی روزي او د نفلی مون بهتر عمل د خلق منځ کې صلح راوستل دي. او کچره فرض مونږ او فرض روزه شي، بیا مراد هغه چې دوه قومونه بالکل یو بل سره جنگ جګړه او خون خرابې ته خبر راغلی ده،
چې گویا کې قومونه فنا کیږي. په داسې واقع د مونځ وروسته کو هدي منځ کې روغه وکړه. مونځ به قضاو کې بیا او کچره تاخير دیو کنه په سونو خلق به فنا شي. نماز جب قضا ہو تب ادا ہو، نگاہ جب قضا ہو کب ادا ہو. منځونه هو کا قضا شي نو بیا به وکي الله ورته معافي وکړي، لیکن کدا کار کړي تاخير کو ډېر لوی خرابي بوشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خلکو منځ کې جنگ جګړه او فساد ته حالقه ویل دا. وی حالقه د سر نه دا سړی چې په بلیډ باندې په چاړه باندې سر دا سر صفا کې وختلري کې وی دا نه وی دا جنگ جګړه د انسان دین صفا کې. ځکه ته بیا هم پړه کې حسد پیدا کې، بغض او نفرت بری سوا کیږي. بیا به دغه سم خبر ته هم غلط وایي، بیا به دغه د عزت او دغه د مال او دغه د جان او د اولاد او د ارسنه به تیروزی، دین نه به صفا شي. دا جنگ جګړه داسې را شیطان جنگ جګړه خوخي. شیطان چې کله ماهم کارګزاري اوري د خپل اولاد نه وی تاسو کړی ری تاسو کړی ری تاسو کړی دي، یو ایماده وکړو ما د یو نماز قضا کوي بیا به وکي. هغه یو ما د خزي خامه کې نفرت پیدا کو او نفرت می سیوا کو چې خبره طلاق ته ورسیدا وی تاسو هم کار کړی دی. ځکه طلاق سره د خزي خاون من کې نه د دوه خاندانونو کې نفرت پیدا شو. اوس به د خزي طرف نه چې کم خلک دی ایبه د سړی نه انتقام اخلي، یا به ولی یا به پناکیبا ای ور د بدل اخلي او د دوه خاندانونو منځ کې نفرتونه شروع شو. تاسو هم کار کړی دی. دا شیطان په دې خبره باندې خوشاليږي او قرآن او حدیث وی صلح راولې صلح راولې. یو پیر نبی علیہ السلام بنو مخزوم ته تلو، دا کوبا کې سخر کو داغي منځ کې جګړه وا. نبی علیہ السلام ال تور غلو تر دې چې دلته کې مونږ قضا شو د نبی علیہ السلام نه، او بلال رضی الله عنه بیا او بکر رضی الله عنه مخکې کو مانځتا. ځکه چې نبی علیہ السلام راتو کې تاخير وکړو. دا د جنگ جګړې منځ کې دا ختمول او دا روغ راوستل د نبی علیہ السلام د مسجد نبوي منظم قضا کړی دی چې دا جګړه چې کوم ځای سم شي. د دې وجنه عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وی افضل الصدقه دی اصلاح ذات البین، بهترین صدقه دار چې د خلکو منځ کې روغ راولي. خوش قسمت هغه خلک دی چې ساده خلینا چاره پر منډه تړلو وخی وګرځي جرګي والا دا بهترین خلک دی. اخلاص سره کوشش کی الله پاک به منځ کې روغ راولي با. او اصلاح بین الناس یا صلح راولي پمیند خلکو کې په دې کارونو کې خیر شته دی. ومن يفعل ذلك او څوک چې کوي دا کارو قرآن هره کې یو قید لګو ګورې دا درې کارونه به د نام نمود د پاره نه کې، دا به د الله د رضا لپاره کې. اجر په اعلی غیره چې ستا مقصود د الله رضا وي. ومن يفعل ذلك او څوک چې کوي دا درې وړ کارونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا مندې د الله تعالی چې دی وی چې الله زمان راضي شي. دما نام و نمود مقصود نه دی او د خلکو شاباسي می مقصود نه دی، د الله رضا می مقصود ده. نو قرآنی فسوف نؤتیه فزرد چې مونږ به ورکو دته اجر عظیما ډیر لوی اجر، دومره لوی اجر چې د انسان د سوچ او د سمج نمم سیواوي. بس چې قرآن ورته ډیر وي بس بیا سم ډیر دی نشته د هیڅ یو خیرو په ډیرو په پټو مشورو دي کې مگر په مشورې دا چا کې چې حکم کوي په صدقې سره یا په نیک کار سره یا په صلح راوستلو په من د خلکو کې، او څوک چې کوي دا کارو د پاره د لټلو د رضامندۍ د الله تعالی پس زرد چنګ ورکو ته ډیر به اجر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول او څوک چې مخالفت کوي د پیغمبر من بعد ما تبين رستو داینا چې ظاهر شوا له دتا الهدى لار د هدایت ويتبع
او دیتا بداری کوي غیر سبیل المؤمنین علاوه د لارې د مؤمنانو نه نوله مونږ به اړو دلره ما هغه طرف ته تولا چې دی په خپله اوړي ونصله جهنم او مونږ به داخلو دلره جهنم ته وساءت مصیرا او ډیر بد دی دا جهنم ځای د واپسې. آیت مبارکه کې بیان دی چې څوک د پیغمبر علیه السلام مخالفت وکړي نافرمانی وکړي کلم کله او صراحتن او چې کومه لاره د مؤمنانو ده هغه لاره پریږدي او د کافرانو لاره اختیار کړي نو الله تعالی به دې جهنم ته ور داخل کړي. دې ایمان والدینا جنت ته نشي دی. اصل کې اشاره هو تهمت رکھتا ده چې کله د تهمه غلا ثابت شوه چې غلام د کړې ده په کار خو دی چې د توبه وباستلې وي او د نبی علیه السلام مخې ته ځان پیش کړی وي چې د الله څه حکم دی د تیارې مکه لاس کټ کېدی او قبل سي الله به د توبه قبوله کړې وه نو د نبی علیه السلام مخالفت وکړو نو لړه مرتد شو د کافرانو لارې اختیار کړه د ایمان والا د مؤمنانو لارې پرېښوده د کافرانو لارې اختیار کړه نو آیت د هغه باره کې نازل شو. نو قرآن وی چې دی په خپله مرتد کېږي او د جهنم لارې اختیاري مونږ هم بیا په زور جنت ته نه راولي مونږ هم جهنم ته ورلیږو بیا او جهنم ته به داخل کو. او قرآن کریم داسې تعبیر وکړو چې یو مسلمه اصول یې مونږ ته راکړو چې کم انسان هم د پیغمبر مخالفت کی او انکار کی او د مؤمنانو لاره پریږدي او بله لاره اختیار کی نو دا جهنمی دی جهنم ته به داخلیږي. دی آیت مبارکه نه اجماع د امت ثابت شوه د امت په کومه خبره باندې اتفاق وکړي په دغه خبره باندې عمل کول واجب شي. د یو زمانې اهل علم چې رايوځای شي چې کوم اهل علم حضرات علما او هغوی په یو مسله باندې اتفاق وکړي چې دې مسلې به دا حکم یې دا به حلي نو په ټولو خلکو باندې دا خبره بیا واجبي چې په دغه مسله به همدقه شانتې عمل کړي بیا په خپله رای باندې عمل نه کړي دا اتفاقي خبره باندې به عمل کړي دې ته اجماع ویل کېږي. اجماع د امت اتفاق ته وایي. دلایل چې نو منی دلیل قرآن دی چې مونږ ته یو مسله راشي موږ به منی هغه قرآن کې ګورو چې قرآن کریم دای باره کې مونږ ته څه وایي نو پای به عمل کو چې قرآن کریم کې یو خبره صراحتا موجود ده بیا مونږ اتفاق نه کو بیا په قرآن باندې عمل کو. چې کله قرآن کریم کې مونږ ته یو مسله میلاو نشي بیا به د نبی علیه السلام احادیثو ته به ګورو چې دا داسې یو حدیث شته چې کې نبی علیه السلام دا خبرې حل بیان کړي وي نو بیا په هغې باندې عمل کو. لومړنی دلیل قرآن شو دویم دلیل بیا حدیث دی او په دریم نمبر کې اجماع د امت ته. د اجماع د امت چې د امت علما او سنجیده او اهل علم حضرات چې یوځای شي او هغوی د قرآن او د حدیث د دلایلو په رڼا کې یو مسلې باره کې متفقه حل وباسي نو په دغه مسله باندې بیا ټول خلک عمل کوي دې ته اجماع د امت وي. او څلورم نمبر بیا قیاس دی چې یو مجتهد هغه غور او فکر وکړي هغه د یو مسلې حل وباسي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی یمن ته لېږو د یمن کې اهل علم ځکه چې عیسایان او نجران والا نبی علیہ السلام معاذ ته چې معاذ ته چې یمن ته لاړ شي او تا ته یو مسله راشي مخې ته ته به د هغې حل څنګه روباسي څه به کوې بیا ظاهره خبره فون خو شته نه چې ما ته فورا ټلیفون وکړې دا ته مې داسې کوه په خط باندې خو به دوه درې میاشتې لګي لکه یمن او مدینه منوره منځ کې خو په میاشتو باندې مزل دی ستا خط چې ما ته څو رارسي او بیا واپس ځي نو مسله خو به ختمه شوي بیا نو ته به څه کوې نو معاذ رضی الله تعالی عنہ ته چې زه به د الله په کتاب کې دا مسله ګورم چې پای کې ما ته حل ملو شي پای به عمل کوم. معاذ کچره فرق د الله په کتاب کې دا مسله تام پیدا نکړه نی بیا بستاسو ارشادات ستاسو نه چې ما کوم خبرې اوریدلې پای به عمل کوم وی که فرض کا پای کې تا پیدا نکړم بیا بسکه
نو معاذ رضی الله عنه ته اجتهد برأیی، زه بیا اجتهاد کومه، کوشش وکومه د قرآن او د حدیث په رڼا کې وځای پر یو حل وباسمه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه چې الله شکر ادا کو چې زما چې کم قاصد دی نه معاذ رضی الله عنه هغه زما ذهن سره موافق کو. نو دې ته ویل کېږي قیاسو. نو دا څلور دلایل دي د شریعتو. لومبی نمبر قرآن دی، دویم نمبر حدیث دی، او دریم نمبر اجماع د امت ته، او څلورم نمبر قیاس دی. د قرآن باندې ایمان ساتل واجب دی او فرض دی. قرآن منکر کافر دی او د حدیث منکر هم کافر دی. احادیث هم باقاعده حجت دی. قرآن متن دی، احادیث د ای شرح د او تشریح او وضاحت دی. نبی علیہ السلام چې دا څومره ارشادات دي دا د قرآن کریم وضاحت او بیان دی. قرآن کریم د نبی علیہ السلام دا خبر ذکر کی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یمنګ تا ته دا قرآن نازل کړی چې ته خلکو ته ردی بیان وکړي. نو بیان مطلب سره دای وضاحت بوته کې قرآن کریم کې چې کوم اسرار او رموزات تی پټي خبرې دي اب او ته تخکار کوي. دا د نبی علیہ السلام ارشاداتم باقاعده حجت او دلیل دی. په دنیا کې داسې خلک هم شته چې د نبی علیہ السلام احادیث نه مني، ای ته منکرین حدیث وایي. هغوی وی دا حدیث خو 200 کال وروسته لیکل شوي دي د نبی علیہ السلام د وفات نه. امام بخاری رحمت الله علیه د نبی علیہ السلام د وفات نه سکم 200 کال وروسته پیدا شوی دی. 194 هجری کې دی پیدا شوی دی. ادارنګ امام مسلم رحمت الله علیه دا غنم بیا وروسته پیدا شوی دی. امام ترمذی رحمت الله علیه بیا دا غنم وروسته 202 هجری کې پیدا شوی دی. دا څومره چې اکثر لوی محدثین دي دا 200 کال وروسته پیدا شوي دي. دا منکرین حدیث چې حدیثونه 200 کال وروسته لیکل شوي دي. نو آیا دا 200 کال دا خبرې امت ته یاد وي د نبی علیہ السلام دا خبرې؟ وی ظاهره خبره چې یو خبره 200 کال وروسته لیکل کېږي پای کې به خامخا کمی به شي وي، ای کې به خامخا غلطه وي. دا څنګه حجت دی او څنګه دلیل دی؟ لیکن دا د هغې کم فهمي ده. د نبی علیہ السلام په زمانه کې حدیثونه لیکل شوي دي. باقي د نبی علیہ السلام په زمانه کې مو بخاری کې روایت دی، ابو شاه یو صحابي دی. نبی علیہ السلام یو ښکلی مضمون بیان کو، یو خطبه وویل ډېره ښکلې مزیداره او طویله. نه ابو شاه صحابي نبی علیہ السلام ته چې رجی ما ته خدا خبرې نه یادېږي تا چې څه ووایي او دا تاسو بلا خبرې وکړئ. که دا خبرې ما له ولیکلې نو نبی علیہ السلام یو صحابي ته اکتبو لابي شاه، دا ما چې سوي دا د ابو شاه دپاره ولیکئ. نو لیکل خو د نبی علیہ السلام په زمانه کې باقاعده شروع شوي دي دا حدیثو. عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ وی ما سره یو صحیفه وه چې پای کې ما د نبی علیہ السلام حدیثونه لیکلي او هغه حدیثونه د ابو هریره د حدیثونو نه سیوا وو. د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نن سبا چې موږ سره کوم حدیثونه دي هغه 5374 دي. تقریبا 400 د پاسه 15000 حدیثونه نن سبا موږ سره موجود دي. او هغه عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه وی چې ما سره کوم صحیفه او کوم کتابو نو پای کې د ما حدیثونه د ابو هریره د حدیثونه ډیرو، نو گویا کې سره پاسه 5000 کم از کم وبکې. هغه د نبی علیہ السلام په زمانه کې صحابه باقاعده حدیثونه لیکلي دي. بهر حال د صحابه حافظي او زموږ حافظو کې د ځمکې اسمان فرق دی. مونږ ته څه یاد دي، مونږ ته خو بیگانه خبرم نه یاده. ابو هریره رضی الله عنه به حدیثونه بیانولو. یو پیر ولید ابن عبدالملک چې هغه یو پیرا وی چې د ابو هریره امتحان اهلو چې د دې ټیکم وی کنه اسی حدیثونه بیانی نه دی. یو پیرا روغتو دغه اکرام کو ته وی رجی د منګړ غواړي چې د نبی له سلام احادیث لګورو او د پردې نشاته کاتبان کینولیو او کاتبانو ته وی چې د ابو هریره د خلی نسوزی بس لیکي ګور یو حرف د نه پاتې نشي. ابو هریره رضی الله عنه په یو مجلس کې چې پته نشته 100 حدیثونه بیان کړو او بیا دی خو په عزت سره رخصت کو.
یو کال بعد بیا روغوښتو او بیا ولا روټۍ وکړه او هغه په ځان پوهه کړی نه چې موږ ستا امتحان اخلو او بیا ورته رجی تاسو تیر کال دلته کې موږ ته د نبی علیه السلام ډېر ښکلي حدیثونه ویلو ځکه چې هغه مراته دوباره اکه حدیثونه مراته وی نو ډېر مخی نو او کاتبانو ته وی چې کاپو ته ګورئ که کم دی کې حدیث کې لږ ګډوډ وکړو ما ته فوراً وایي چې په ده باندې بیا پابندي ولګو چې بیا حدیث بیان نه کوي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په هغه مجلس کې د تیر کال حدیثونه بیا بیان کړو اکه ترتیب سره بیان کړو او د یو حرف برابر فرق یې ونه کړو دا حافظي د صحابه وي زمونږ حافظي څه حافظي دي د صحابه کرام رضی الله عنهم حافظي چې دي هغه په مونږ باندې مقیاس کوي په دې صحابو کې یو صحابي دی هغه په لار روانو یو زنانه سره یو ماشوم دک وخت کې پیدا شو هغه ماشوم په کپړه کې نغښتل شوی و او داغه صرف دا پوند ښکارېده او دې صحابي هغه پوند ولیده او دې په لار باندې تیر شو 15 کاله بعد بیا دې راغی په کټ کې 2 کسان ملاستو او پای باندې صادرو اور دې 2 کسانو خپې ښکارېدې د چې وکتلو یره دا کسان خو پیژنم نه خو دا خپلو کې مور دا پلار او زوی دي او دا یو چیرې د در پوند ما 15 کاله مخکې لیدلې وه چې دې پیدا شو دا پوند هم دکه وه او ما چې وکتل دا بالکل اکه سړي پوند ده 35 سال بعد صرف د پوند نه ته پیژنې دا صحابه او دا خلکو دا یو واقعات چورینو حیران به خدای داسې خلک هم له دنیا کې پیدا شو څنګه چې د نبی علیہ السلام شان وی دی کنه الله تعالی د نبی علیہ السلام د پر سم خلک هم را جمع کړو تر قیامت پورې چې څومره انسانان دي دې کې چې څونه د کار خلکو په اعتبار سره هغه الله تعالی د نبی علیہ السلام د پر جمع کړي وو د کار خلک په امت کې دک و چې کوم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي هغه دا قران او حدیث زموږ د پاره را نقل کړي دي کې ذره برابر شک نشته او دریم نمبر دلیل دا اجماع د امت ته جو په دې آیت کې اجماع د امت بیانېږي د امت اتفاق دا دون عجیب آیت ته روح المانی لیکلی دي امام موزنی رحمت الله علیه دا دو امام شافعی رحمت الله علیه شاگرد دی امام موزنی وی زناستو ما او امام شافعی رحمت الله علیه ډډه والی وا یو ستنی تا وې دې کې مخامخ یو بابا راغی او ډېر باروبه باوقار شخصیت او خپل کپڑے اچولې وو معلومه ده چې د خپل علاقې معزز سردار دی امام شافعی رحمت الله علیه وترانیخ شو چیرې د عزت پکار دی هغه بابا وتوی وی د دین دلیل څه دی د قران د شریعت کې دلیل څه دی د اسلام او ته قران د الله کتاب دلیل دی وی د الله د کتاب نه باس دی وی د نبی علیہ السلام احادیث وی داینه بعدو وی اجماع د امت نه هغه بابا وتوی چې د اجماع د امت باندې دلیل تاسو رښتا قران کې ردی خبرې ذکر شته چې د امت اجماع اتفاق دام دلیل دی قرآن خوی کنه اطیع الله و اطیع الرسول خوی لیکن چې ته دا ویلې چې دا اجماع د امت دام دلیل دی امام شافعی رحمت الله علیه سرخ کته کو لګو سوچ او فکر شروع کو بابا وته دریش پی او درې ورځې تاسو سره مهلت دی وګوره سوچو کا مشورې وکا د دې خبرې دلیل ماته د قران نه پیش کړ چې کوم ځای کې دا آیت موجود دی چې اجماع د امت دلیل دی او کدی پیدا کو خدا کدی پیدا نه کون بیا ذکرتا ست ناس مدرسه کې او جماعت کې خلکو لسره ټایم ضایع کوي بفاعتزل الناس د خلکو نه کناره کشي اختیار کړه چې د کور په آرام کېنا امام شافعی رحمت الله علیه 3 ورځې او 3 شپې قران یې بار بار کتو تر دې چې په 3 مورد د مازیګر او د ماسپهین په مینس کې وروته او چکینا سره بابا بیا راغی دما واده ورته یاد راکړی او یاد را څه دلیل دی نو دا آیت وتوی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین دا ويتبع غیر سبیل المؤمنین
د مؤمنانو د متفقه لارې نه علاوه په بل لار باندې کوم سړی روان شو، د مؤمنانو لار اجماع ده، اتفاق دی، او د هغې نه علاوه ځان له لارې اختیارول دا د اجماع نه خلاف شو. بابا خوشحاله شو، پاسید او روان شو. امام شافعي رحمت الله علیه وی ما 3 پیری د ورځې او 3 پیری د شپې قرآن ختم کو. د ورځې مې 3 پیری واړو او د شپې 3 پیری، او 3 ورځې ما دا قرآن ولستو. 3 ورځې بعد ما باندې الله تعالی د آیت ښکاره کو چې دا د اجماع د امت دپاره غټ دلیل دی. او تفسیر کبیر لیکلی دی چې نه، امام شافعي رحمت الله علیه قرآن 300 پیری ولستو. نو 300 پیری لستلو نه بعد ورته د آیت ښکاره شو چې اجماع د امت دپاره دا غټ دلیل دی. بیا مطلب دا چې په 3 ورځو کې نه، ځکه په 3 ورځو کې 300 پیری لستل دا ګران دي. مطلب کافی عرصه زمانہ امام شافعي رحمت الله علیه قرآن لسته دی او د هغې نه بعد د آیت ورته ښکاره شوی دی. ومن یشاقق الرسول، او څوک چې مخالفت کوي د پیغمبرو، یشاققو چې مخالفت کوي، شقن یو طرف ته وي. نو د مخالفت ته شقن ولې وي؟ 2 کسان د یو بل نه یو طرف ته وي، خپلو کې دوستان یو بل ته مخامخ ناستي، نږدې ناستي، چې کله خپلو کې نفرتي او مخالفتي د یو بل نه یو طرف ته وي. ومن یشاقق الرسول، او څوک چې مخالفت کوي د پیغمبرو، او د پیغمبر نه مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. لکه تومه چې مخالفت وکړو، په کار دی چې راغلی وي توبه یې وباسلې وي، هغه مخالفت وکړو نو لړو. من بعد ما تبین، پس دا نه چې ظاهر شو ښکاره شو، له دته الهدی لاره د هدایتو. یو خدا چې یو سړی په یو مسله نه پوهېږي، ځان له خبر ده چې تا ته یو مسله واضحه شوه چې سمه لارم دا ده، او د هغې باوجود ته د مخالفت د پیغمبر کې، نو دا انسان کافر دی. څنګه چې د پیغمبر مخالفت جایز نه دی، دارنګه د پیغمبر د احادیثو د خبرو مخالفت هم هغه جایز نه دی، حرام دی. د نبی علیہ السلام د احادیثو به قدر وکړي، احترام به کې، ادب به کې، معمولی بے ادبی به نه کوي. هارون رشید بادشاہ ناستو، امام ابو یوسف رحمت الله علیه قاضی القضاتو، یعنی د قاضیانو قاضیو، او مخې ته کدو پروتو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه حدیث بیان کو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الدباء. دا د انس رضی الله عنه روایت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کدو خوخو، او بل روایت کې راځي یتتبع الدباء، چې کله دسترخوان به غوړېدلو پای کې به مختلف قسمه سالنې پرتې وي، نو نبی علیہ السلام به پکې کدو تلاش کو چې کدو پکې کم ځای کې دی، نه به ځان ته رانږدې کو. نو په سالن کې کدو پروتو. د هارون رشید بادشاہ خو به پرتکلف دسترخوان او قسمه قسم میوې به وي، قسمه قسم خوراکونه، لیکن امام ابو یوسف رحمت الله علیه کدو ځان ته رانږدې کو. وی دا به د نبی علیہ السلام خوښ نه زما هم خوښ دی. دا ابو هریره رضی الله عنه وی زما به کدو نه خوښو، خو چونکې د نبی علیہ السلام خوښ نو به زما بیا خوښ شو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه حدیث بیان کو، د هارون رشید بادشاہ وزیر هغه زما خو نه خوښو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه سودی وی چې نه خوښستا، وی سیفن ونتانو، وی تور راوړې او د اوښ هغه سرمن نوړې. یو سړی به چې په جلاد باندې به قتلو نو د اوښ سرمن به روړه، ایته به عربی کې نتا وي او وی تور راوړې. د دې مطلب دا چې ردی وزیر نه دته کې به سر قلمو با د دې اوخ په دې سرمن به ودرو، سر به نه قلم کو. په دې आवाज سره د خلکو رنگونه زیړ شو، تر دې چې هارون رشید بادشاہ گم سم شو چې امام ابو یوسف ته به څوک چې جی معافي کا، وزیر دی خو لیکن امام ابو یوسف خو لوی مقام دی، قاضی القضات دی. تر دې چې رچا په لاس کې نوړه په لاس کې پاتې شوه، او ډیر سات پس هارون رشید بادشاہ جرأت کو دی و چې جی خیر دی وجنه ما قتلوي ما، او خیر دی جیل ته به ولېګو. د قاضي سټیک د جیل ته ولېګي، د وزارت لباس ته وباسو گرفتار کې جیل ته ولېګي.
دی پکې لا څوک دی چې د مانی خوښو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی خو هیڅ په حساب نه او ته پکې څوک بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو خپل شاګرد جیل ته ولېګو چې ته دی وزیر سره کینا او د ذهن معلوم ک چې دی منکر حدیث هونه دی د نبی علیه السلام د حدیث منکر هونه دی کچری منکر چې به بیان را پریزو کنه منکر نی اسی غلطی شوی نه به پریزو بیا شاګرد لاړو او جیل کو خلک یو بل سره تپوسونه کی تاسو چل کړي وزیر سے وته رجیب سو امام ابو یوسف رحمت الله علیه حدیث بیان کو ما خو د خپل مزاج مطابق زمانی خو ما طبیعت داسره ما خو د نبی علیہ السلام د حدیث نه انکار نه کوم نه بے ادبی کوله نه ګستاهی کوله او ما د خپل طبیعت مطابق خبر وکړه هغه په قاضي سے داسې ولګید چې خدای رحم وکړي چې بچوم نه مرګ کني قاضي سے خویلو او جړل به چې د نبی علیہ السلام د حدیثونو بسو کې انکار وکړي یا شاګرد راغ امام یوسف رحمت الله علیه ته چیرې جی قاضي صاحب چې دی وزیر صاحب منکر حدیث نه دی خدا خلین ایسے خطان دا خبر وتی وا نبی آزاد کو نو امامان او علماء خدای نبی علیہ السلام د حدیث مه داسې خبر نه برداشت کوله لا بی ادبی او لا رو خبر ډیر ډیر خبر ده د نبی علیہ السلام د حدیث بی ادبی بم نه کې مخالفت بم نه کې کچره بس خاموشی اختیار کا کامل نه کې ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دې تابعداریو کې غیر سبیل المؤمنین علاوه د لارې د مؤمنانو نه د مؤمنانو چې کوم متفقه لار ده دا عین علاوه د بل لارې دې رهنمایي پیرویو کې او تابعداریو کې روان شي د مؤمنانو د لارې نه علاوه د بل لارې تابعداري کولو دا د امت د اجماع نه انکار شو مخالفت شو د صحابو اجماع بیا غټ دلیل دی د هر زمانی د علماو اجماع دلیل دی او د صحابو اجماع بیا ډیر غټ دلیل دی دا بعد خبرې د صحابو په اجماع او په اتفاق سره ثابت دي دا مونږ چې د جمعې دعا اذان کو یو د امام مه ته منبر مه ته چکیږي او یو چې کمنو ټیم داخلي دو سره کیږي نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو اذانو د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې د یو اذان اضافه شو زورا یو مقامو په بازار کې او چت زیو التبلم بني اذان شو نو عثمان رضی الله د دې اذان اضافه وکړه او په سونو صحابه موجودو او صحابه په دې خبر باندې انکار نکو دا اجماع د صحابه شو او دا مضبوط دلیل دی د دین انکار کول غټ بدعت دی اوس د بعد خلکو دا د عثمان رضی الله عنه بدعت دی حالانکه عثمان رضی الله عنه صحابي دی خلفای راشدینو کې دی دې اتباع واجب د امت عمل کی په دی باندې دا تراویح چې شل رکعات یو امام پسې باقاعده کیږي د نبی علیہ السلام په زمانه کې تراویح وی لیکن دا کم ترتیب چې باقاعده یو امام پسې ټول مقتدیان ولاړی موطا امام مالک کی روایت ته عمر رضی الله عنه یو پیر وروته جمعات کې خلک زې پځې ولاړو دو درې کسانو تراویح کولې ابی ابن کعب رضی الله عنه مخامخ کوي مخکشه اقاری شو دغه ابی ابن کعب رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلو واقرأهم ابی ابن کعب د دې امت لوی قاری چره او ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام چې چاله سند ورکړي ان لوی قاری څوک کې دي شي هغه مخکې امام کو او ټول صحابه په شاته ودرلو وشل رکعات او کا ایو پسې وکړو عمر رضی الله عنه فرض په خپل ورکو تراویح به ابن کعب رضی الله عنه ورکولې وی تر بیا عمر رضی الله عنه په خپل کولو دا د عمر رضی الله عنه د زمانین روان دي سلور وړ امامان په دې باندې متفق دي او دا باندې بیا د خلک رالو وی تراویح ترکات دي او ترکات دي ځان ته اهل حدیث او د حدیث په معنا قدرې نه پويږي دا د عمر رضی الله عنه بدعت نه شروع کړي صحابه په اجماع او په اتفاق سره شروع شوه دي درې طلاق دي دا د صحابه اجماع په دې باندې دا عمر رضی الله عنه په دې باندې باقاعده اتفاق د صحابه کړي چې یو سړی په یو مجلس کې درې طلاق ورکړي دا بدري او دا بعد بیا د سرالو هغه وینه درې طلاق یو طلاق دي بیٹی کې څنګه درې گزار یو گزار دی یو گزار نه درې گزار یو نه یو گزار شو او 3 روپے یو روپے دی دا په یو روپے حساب کا ایت تاسو جګړه کې نه درې دي دلته هم درې دي کنه
بلا دلائل په دې باندې موجود دي د صحابه اجماع باقاعده متفقه دلیل دی ويتبع او دې تابعداریو کې غیر سبیل المؤمنین علاوه د لارې د مؤمنانو نبی علیہ السلام فرمای مشکات کې روایت ده لا تجتمع امتی علی الضلاله زما امت پر گمراهی باندې نشي متفق کېدی او مراد د امت نه اهل علم او سنجیده خلق دي عام خلق نه مرادو نبی علیہ السلام فرمای لا يجمع الله هذه الامه على الضلاله ابدا حاکم په مستدرک کې دا روایت را نقل کړی دی الله به زما امت چرېم په گمراهی نه متفق کیبا وید الله علی الجماعه او د الله مدد جماعت سره وي او فتبعوا السواد الاعظم دا اجتماعیت تابعداری کوي اجتماعیت سره اوسېږي انفرادیت مې اختیاروي ځان لارې مې اختیاروي نوله ما تولا مونږ به اړو دلره ما طرف ته تولا چې دی په خپل اوړي چې دی په خپل گمراه کیږي او گمراهي طرف ته روان دي نو مونږه متور واړو بیا ابي لګر مونږ ستې خدای پاکو بخي ما دې خبرې ډېرې خپلې کولې چې یو سړی د کوی په غاړه باندې ولاړ دی دانګم او دانګم ټوکوما دا وته چې ما دی کور کا چې سر اخري چې کم شي وته نو چې اوس په خپل کته ټوک کین ورکاو کنه کوي ټوک کزا ته به خيار انسان او سمجھدار انسان من کې چې مکوا او چې په خپل کوی ته ور ټوک کی ایته سره مدد کو شابه نه قرآن نوله ما تولا چې دې کم طرف توړي مونږه بیا هغه طرف ته ور اړو ونسله جهنم او مونږ با داخل کو دلره جهنم ته لکه چې جهنم لارې په خپل اختیار کړی دا وسات مسیرا او ډېر بد دی جهنم مسیرن زید واپسې یا ساعت نه مراد د مؤمنانو نه علاوه بل لار اختیارول او دا تولی دا ډېر ناکاره کار دی ظاهره خبره جهنم دا وعید او دمکی چې دا په کله کېږي چې کله انسان یو واجب کار پریزي یو فرض کار چې انسان پریزي نو بیا د جهنم دمکی او وعید وي که د مؤمنانو لارې نه علاوه بل لارې اختیارول جایز وي نو قرآن بچره جهنم دمکی نه ورکړي او څوک چې مخالفت کوي د پیغمبر پس نه چې ظاهر دته هدایت او د تابعداري وکړه علاوه د لارې د مؤمنانو مونږ به اړو دلنه هغه طرف ته چې دی په خپل اوړي مونږ به داخل کو دلنه جهنم ته او ډېر بد دی جهنم زید واپس کېدو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن الله لا يغفر بشك لا تنابهن كوي عند دي خبري يشرك به چې شرک وکړی شي دا سره ويغفر ما دون ذلك او بهن کوي د هغه څه چې کم وي د دینه لمن یشاء د چا لپاره چې وغواړي ومن یشرک بالله او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره فقد ضل پس یقینا دی گمراه شو ضلالا بعیدا په گمراهۍ لرې سره ان یدعون دین را بلی من دونه ما سوا الله تعالی الا اناسا مگر زنانو لرا و ان يدعون او دین را بلی الا شیطانا مگر شیطان لرا مریدن چې سرکش دی په دواړو آیتونو کې بیان دی چې الله جل شانه شرک او کفر با هیڅ چرې معاف نکي اگر چې انسان ارسونه سزا په جهنم کې وخوري خو معافي به د سزا خوړلو نه بعد ني د مشرک او د کافر سزا به همیشه او ابد الاباد د پر وي او د شرک او د کفر نه علاوه کله انسان هر څومره کبیره ګناهونه شوي وي کله چې الله تعالی غواړي نه به ته معاف کړي دا شرک او کفر داسې او سزا چې دا بغاوت دی
دا د الله تعالی نه بغاوت ته مشرک او کافر باغی وي او دنیا کې دا قانون دی په تمام ملکونو کې تمام مذاهبو کې چې د باغی سزا چرن هغه قتل دی او هغه قابل معافی نه دی دا داسې جرم دی چې هغه ته معافي به نه کېږي دا بغاوت او دا باغی کېدل داسې لوی جرم دی نو دا شرک کول او کفر کولو دا د الله تعالی نه بغاوت اختیارول دي نو دا سزا قابل معافی نه ده یو سړی چې د شرک او د کفر په حالت کې دنیا نه لاړو بدی همیشه لپاره مجرم دی دې ته به نشي کتی چې د دنیا کې 80 کاله یا 50 کاله یا 80 کاله شرک کړی دی لہذا دای برابر سزا به وخوري او بیا به تګنی معافي وشي نه د مشرک او د کافر دا جرم چې دی دا دایمی دی نو سزا به هم دایمی وي او دا ظلم او زیاتی نه چې سړی دا و چې مشرک او شرک 80 کاله او یا کاله کړی دی او سزا په جهنم کې همیشه دایمی وي نه دا یو غلط فهمی ده مشرک د شرک ته ګناه نه وایي هغه دې ته حق خبره وایي مشرک وي د په حق باندې ما هاي هو نبی علیہ السلام ته نعوذ بالله بی دین وي صحابو ته بی دین وي او چې په خپل په شرک او په بت پرسته کې مبتلا وي موږ په حق باندې یو نو مشرک خپل ځان ته په ناحق وي نه سره ګناي غنی نه بل مشرک خدا تر اخرنی لمحه پر دې په شرک مبتلا دی دا چې څونه ژوندۍ واغه په شرک تیر کړه دی خدا نه چې کنه توبه سره لاړو یا ندامت سره لاړو دی خپل شرک سره آخرت ته لاړو دا شرک او ګناه بردن څنګه ختم شي هغه د خمیر کې او پرګ رب کې شامل شوی دی دی به همیشه لپاره په جهنم کې وي د شرک معنا دا حصدار شریک چاته وي حصدار ته وي او دا عقلنم چې ظلم دی او زیاتې دی په دنیا کې چرتم داسې نشته چې مالک او مملوک دواړه دی برابر شریکدار شي یو سړی مالک دی او بل دغه مملوک دی نو مملوک مالک سره حصدار نشي کړی برابر نشي کېدی غلام خپل آقا سره برابرې دی نشي نو خالق او مخلوق به څنګه برابر شي مخلوق و د خالق څنګه حصدار او شریک به وګرځي عقلم دا چې دا ظلم او زیاتې دی دا ټولې دنیا باندې ټول دو چې اسمانونه او ځمکه ارس الله پیدا کړی دي کافرانو مشرکانو دې خبره اقرار کو چې اسمانونه او ځمکه الله تعالی پیدا کړی دي شمس او قمر الله تعالی پیدا کړی دي نبی ته تاسو کا چې ستاسو د معبودان دا رسنه جوړ دي د خاورونه د شګونه د اوسپنینا او دارنګ د سرو د سپینونه آیدا په دې ځمکه اسمان کې داخل او شامل نه دي چې دا الله تعالی پیدا کړی دي نه دا څنګه الله تعالی سره برابر شو الله تعالی سره څنګه حصدار شو بل انسان دون عقل نه کار نه لري چې ته په خپل لاس باندې یو څه ځان له جوړ کې کاغذ انسان شکل ولور کې او کده حیوان شکل ولور کې قبل شکل ولور کې تی په خپل لاس باندې جوړې هغه بیا ستاسو معبود شو هغه ستاسو زیات معظم او محترم شو هغه ته بیا ته سرخ کته کې د انسان په بدن کې محترم اندام د انسان د مخ او سر دی دا سر دی انسان ته نخ کته کې او دی بوت ته خط کته کې چې تا په خپل لاس باندې جوړ کړی دی په دې کې د عظمت او احترام د کم ځای نه اخر راغی چې تا په خپل لاس د خاورې نه د شګې نه یو څه جوړ کو هغه دونه لوی شو په درجه کې چې هغه ته د خپل نیازبین سر په خاورو کې هغه ته تک دی او دا سر ته بل انسان ته نه دی چې هغه ستا په شان برابر د صلاحیتونو والے تاسو سره مدد کولی شي هغه خپل بې عزتي ګڼي او دلته کې یو بېجان څیز او چې ستا نه اوري او نه تاله جواب درکړي او نه ستا په کار راځي هغه ته د خپل سرخ کته کې دا څونه ظلم دی دیو جن قرآن کریم شرک تا کله ظلم عظیم ویل دی کله ورته ډیره غټه گمراهي ویل ده او کله ورته لوی ګناه ویل دی د دې معافي چرې نشي کېدی ان الله لا یغفر ان یشرک به مخکې د توبه واقعه بیان شو دا غلو د سارقو دې سارق کا توبه وباسلې وي او معافي غوښته وي او سزا ته اعلان تیار کړي نو څه چل وشو خلاص به کړشي وکنه لیکن ایمان هو بنه تکنه اوس خو چې کله دې مرتد شو لاړو مکی مکرمه ته نو شرک یو کو نو دلته وسره د لاسو مسره دلته د ایمان خلړ ایمان ته نه لاړو
او مرتد او گمراه آخرت ته لاړو دته به معافي څنګه وشي و دې تهمته. نو آیت کې بیان دی که چېرې دغه سارق او د غل توبه وباسلې وي او شرک نه وي کړی نو معافي به ورته شوې وه، دا غلا به ورته الله تعالی معاف کړې وه. لیکن هغه مرتد شو، لړو مکې مکرمې ته او د شرک او د کفر حالت کې آخرت ته لاړو، دته به اوس معافي چرې نشي کېدی. ان الله بشک الله تعالی چې دی لا یغفرو بهنه به ونه کي، الله بهنه چرې مو نه کي. مطلب د بهنې دارې چې بهنه به ورته نه کي. که چېرې دا مشرک سړی سزا وخوري بیا به ورته معافي نه کي. په جهنم کې په آخرت کې ډېر ګناهونو سزا چې انسان وخوري نو بیا به ورته معافي وشي. لوی لوی ګناهونه به انسان کړي، که الله تعالی د جلال کې راغی او سزا یې ورته وروله نو چې دی خپله سزا وخوري بیا به راخلاص بشي. لیکن د مشرک چې کوم شرک ګناه دی د دې د سزا څه حد نشته، سزا به خوري او معافي او بیا هم نه کېږي، مسلسل او دایمي تر باندې به دې په جهنم کې وي. لا یغفر بهنه به ونه کي ان یشرک به، دا چې شرک وکړی شي د هغه سره شریک او حصه‌دار جوړ کړی شي، دا چې کار چې چا وکړو هغه ته الله تعالی چرې معافي ونه کي. شرک څه ته وایي؟ د الله تعالی یو مخلوق چې دی هغه سره ته د حد نه زیاته مینه او محبت وکړي، یا د هغه د حد نه زیات تعظیم وکړي، یا د هغه د عبادت او د بندګۍ په نیت باندې هغه الله تعالی سره برابر کې په ذات کې یا په یو صفت کې. دې ته ویل کېږي شرک. د شرک هم بلا وجوهات دي. بعض اوقات چې انسان د چا حد نه زیات تعظیم وکړي، یره دا څه ډېر لوی شخصیت دی، څه ډېر لوی، د حد نه زیات تعظیم پکار دی، د خلکو عظمت او احترام پکار دی، خو یو حد کې دننه. نو ته چې د حد نه زیات تعظیم وکړې نو بس هغې نه بیا شرک جوړ شي. د عیسی علیه السلام خلکو د حد نه زیات تعظیم وکړو، دا تعظیم د وجې نه هغه شرک هغه خلکو هغه ته خدای ووایي یا د خدای زوی دی. د وجې نبی علیه السلام د وفات نه مخکې دا ووایي چې د حد نه زیات تعظیم مه کوئ، لکه چې عیسایانو وکړو نو هغوی عیسی علیه السلام ته خدای ووایي. د یو پیغمبر به هم د حد نه زیات تعظیم نه کوي، تعظیم به یې کوي، عقیدت او احترام به یې ساتي، خو داسې تعظیم به یې نه کوي چې الله سره برابر کړي. د دې وجې نه قرآن کریم د نبی علیه السلام باره کې چې خبره کوي یا موږ مانځه کې وایو نو اشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا نه وایي چې اشهد ان محمدا رسوله وعبده، چې رسول دی او د الله بنده دی، عبده یې مخکې کو رسوله یې رستو کو. وی د الله بنده مخکې او پیغمبر رستو دی. پیغمبر خو منې خو د الله بنده مو منې، هسې نه چې د عیسایانو په شان چې د الله رسول ومنې او الله سره برابر کړي. نو پیغمبر علیه السلام د الله بندم دی. ګورئ ځکه خو قرآن کریم چې نبی علیه السلام یې بره بوتو اسمانونو ته او معراج هغه واقعات نبی علیہ السلام ولیدل چې یو نبی نه دی لیدلی او نبی علیہ السلام په دنیا کې ارس ولیدلو. نو قرآن کریم دغه ځای کې چې وي سبحان الذي اسرا بعبده یوي، دا عبده ځکه وایي چې اسنه د دې واقعات را وجنه امت نبی علیہ السلام ته الله تعالی وته نه وایي او نه د الله تعالی زوی وته نه الله تعالی سره برابر نه کی. نو دی ونه چې سبحان الذي اسرا برسوله بحبيبه، د نبی علیہ السلام خو ډېر ښکلي نومونه دي. دغه ځای کې قرآن کریم بعبده په ځای برسوله ویلی شو، بحبیبه ویلی، الله خپل محبوب بوتو، ښکلي نومونه اخیستی شو. قرآن کریم عبده وی، اشاره دې طرف ته دا چې اسنه امت محمدیه د نبی علیہ السلام د دې کمالاتو ته وګوري چې داسې خو یو نبی بره نه دی تللی او زمونږ پیغمبر په یو شپه کې تمام اسمانونه او بیت المقدس ته او بیا جنت او د جهنم سیر او سیاحت او بیا عرش معلا ته تللی او بیا الله تعالی سره ملاقات شوی دی او رؤیت هم شوی دی. چې دې کمالاتو ته یو سړي وایي دا خو نبی علیہ السلام خو انسان نو څه بل څه نه یې الله تعالی کی یا د الله تعالی زوی کی یا بل څه نسبت ته جوړ کړي. نو قرآن بعبده ګورې بندې بوتلو بنده به معنی ګورې نورې خبرې به سره سوا کوي د ځان نه. نو نبی علیہ السلام د الله بنده دی. پیغمبر علیہ السلام دی وجه نه د شرک نه په خپل هم نفي کړی را چې داسې به نه کوئ. نبی علیہ السلام مرض الوفات کې څادر راکاږلو،
د نبی اسلام د دو بیبیانې چې ام حبیبه او ام سلمہ رضی الله عنها دې دواړو حبشه لیدلې وه، سودان یې لیدلو. حبشه کې عیسایانو هلته ګرجې وې، هلته کې دا شرک وغیره و ډېرو، او دې دا هر څه لیدلي وو. نو دې دواړو خپلو کې خبرې کولې د حبشې چې هغه ګرجا او هغه مزارونه دا خبرې کولې چې څونه ښکلي ښکلي جوماتونه او پای کې مزارونه. د نبی علیه السلام مخ ښکاره کو او یې فرمایل چې الله دې په یهودو په نصارو باندې لعنت وکړي، اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، دې د خپلو پیغمبرانو قبرونه جوماتونه جوړ کړو. یعنې څه مطلب د خپلو پیغمبرانو قبرونه مزارونه جوړ کړو، سجدې به ورته کولې. نبی علیه السلام فرمایي لعنت ویې ګورئ. مطلب دا دی چې تاسو ما سره داسې ونه کوئ چې زما د قبر سره سجدې شروع کړئ. دا د نبی علیه السلام قبر دې وخت کې پټ دی. 200 کاله وشو د نبی علیه السلام قبر هېچا هم نه دی لیدلی او نه به یې څوک وویني او نه یې څوک لیدی شي، بادشاهان هم نشي لیدی. ځکه د هر طرف نه مکمل بند دی. سلطان نورالدین زنګي څلورو طرفونه مکمل بند کړی دی، څوک دننه نشي تللی. په دې کې یو دام فایده ده، په دې 200 کالو کې دنیا کې ناشنا ناشنا رواجونه او ناشنا ناشنا بدعات او ناشنا ناشنا خبرې شروع مزارونه شروع شو. اسنه د نبی علیہ السلام قبر مخامخ وي، نو قریب و چې خلکو د نبی علیہ السلام د قبر نه مزار جوړ کړی وي. هلته خلکو بیا چې دا شرک او هغه کو اوس هغه هغه جنگلو پورې ځان مګي چې کم خلک لړ شي د حد نه زیاتو. څوک جنگلې پورې خپل صادر وخي، څوک ټوپۍ وخي او څوک ځان مګي ور پورې، څوک سکی. نو کدا د نبی علیہ السلام قبر مخ بیا بل خلکو څه کولو، روزانه به خون خرابه و خلکو په ځان ور وشتو هغه به ونی کولو. دې کې د الله تعالی ډېر لوی خیر و چې داسې بند شو چې څوک د نبی علیہ السلام قبر لیدیم نشي. نو نبی علیہ السلام په خپل هم د شرک نه منع کړی ده. شرک داسې یو ګناه چې الله به چرې معاف نه کړي. روح المانی د دې آیت شان نزول لیکلی دی. ابن عباس رضی الله عنه وی یو بوډا انسان د عربو راغی نبی علیہ السلام ته، او نبی علیہ السلام ته چې رجی ګناهونه خورانه شوي دي ډېرو، انی منحمکن فی الذنوب، ګناهونه خورانه شوي دي، خطاګانې رانه شوي دي. خو یو څو خبرې راکشته. یو دا چې ما الله سره چرم شرک نه کړی، د کله نه مې چې الله پېژندلی دی که نه، مطلب ایمان مې راوړی بیا مې شرک چرم نه کړی. او دویم دا چې ما ګوره په الله باندې کلک ایمان ناوړی دی، آمنت به. دریم دا چې ولم اتخذ من دونه ولیا، ما ګوره د الله نه علاوه بل چا سره هم دوستی نه راکړی، الله مې خپل دوست ګرځولی دی. څلورم دا چې ما نه ګناهونه شوي دي او ګناهونه مې په زړورتیا نه دي کړي، بلکې خطا رانه شوې ده. ځان ګناهګار ګڼم، ګناه رانه کېږي، ګناه رانه کېږي، خو زړورتیا راکړي د الله تعالی باره کې جرأت راسره نشته چې د باندې به څوک تپوس وکړي. ځان قصوروار ګڼم، خطاګر نو خطاګر رانه کېږي. او وی چرته مې ذهن کې دا نه راغلی چې د الله نه به وتښتمه یا به زما الله تعالی څه وکړي، دا خبر مې چرته هم ذهن کې نه راغلی. وی آیا زما به معافي وشي؟ نو الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو. نبی علیہ السلام ته زما الله سره څه مرتبه ده، څه حال دی، زما به څه کېږي؟ الله تعالی آیت نازل کو. آیت کې یو ډېر ښکلې خوشخبري ده چې صرف شرک الله تعالی نه معاف کړي، او د شرک نه علاوه چې انسان نه ګناهونه څونه هم شوي دي، ناامیده کېږي او مایوسه کېږي دي نه، اب ورته الله تعالی معاف کړي چې الله وغواړي. د دې وجې نه علي رضی الله تعالی عنه وی احب آیت فی القرآن، وی دا په قرآن کریم کې زیات محبوب آیت ما ته دا دی. په ټول قرآن کې قرآن هر ټول محبوب دی، او بیا په قرآن کې زیات ما ته ډېر زیات خوښ دی، ځکه دې کې ډېر لوی تسلی او ډېره لویه خوشخبري ده چې شرک به نه کو که هېري، باقي د انسان نه ګناه او خطا کېږي، الله ډېر غفور رحیم، الله تعالی معافي وکړي. او د آیت مطلب دا نه دی چې په دې نیت ګناهونه شروع کاسم الله عفو او معافي الله تعالی کیمو. اخو الله تعالی ویلي من یشاء، چې ګوره چاته زه غواړم نو ګوره معافي وکوم، دا نه چې بس معافي به خامخا کېږي، معافي به کېږي خو چې چاته زه غواړم. انسان دې یره کې اوسېږي چې زه به په کومو کې راشم چې الله به زما باره کې څه غواړي، چې سزا به غواړي او که نه معافي به غواړي. نو ان الله لا یغفر، بېشک الله تعالی بهنه نه کوي، ان یشرک به، دا چې شریک جوړ کړی شي د هغه سره څوک،
که هر څوک دی ورسره شریک جوړ کو، که په ذات کې او که په صفاتو کې وي. ویغفر ما دون ذلک، او بهنه به کوي هغه چې کم وي د دینه. دون او ادون کم ته ویل کېږي. شرک ډېر لوی ګناه دی، د شرک نه بل غټ ګناه نشته. د دې نه کم ګناه چې څونه دي هغه بیا لوی لوی ګناهونه دي. او شرک او کفر یو شی دی. شرک خو اصل کې الله سره شریک جوړولو، الله منل خو الله سره بل څوک برابرولو. کفر دی ته وی چې انسان د الله نه انکار وکړي، یا د الله د ذات نه، یا د الله د کتاب نه، یا د پیغمبر نه، او یا د الله د قانون نه انکار کې، دا کافری. دلته کې کافر او مشرک دواړه په یو درجه کې دي. لمن یشاء، چا د پاره چې الله تعالی وغواړي، الله چې چاله وغواړي الله به معافي ورته وکړي. ومن یشرک بالله، او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس یقینا دی بېلارې شو، په بېلارې کېدو لرې سره دی ګمراه شو، خو ډېر لرې ګمراهۍ ته لاړو. دا داسې ده لکه یو مسافر دی صحرا کې دی او ډېر لرې لاړو، اوبه ورسره نشته، خوراک او څښاک ورسره نشته، او سورلي ورسره نشته. داسې مسافر نجات موندل ګران دي. دې نه لاره موندی شي، که لاره ومومي چې څو ځای ته رسي نو اوبه ورسره شته نه، خوراک ورسره شته نه، نو لاره کې به د تندې او د لوږې لاس او مړ شوي. دارنګې دا مشرک هم دی، دی په شرک دومره لرې لاړو، دومره صحرا ته ورسېدو چې د خلاصي او نجات اوس ممکن نه دی. فقط ضل ضلالا بعیدا، دی د حق نه ډېر زیات لرې شو، یا د توحید نه ډېر زیات لرې شو. باقی ګناهګار انسان د الله نه ډېر زیات لرې نه دی، لرې دی خو د الله نه ډېر زیات لرې نه، د توحید نه لرې نه، توحید کې دن نه دی، نو معافي ورته ممکن ده او نجات ممکن دی. فقط ضل ضلالا بعیدا، پس یقینا دی ګمراه شو په ګمراهۍ لرې سره. دا آیت مخکې تیر شو په دې صورت کې، آیت نمبر 48 کې مو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. التمو فالتداو چې من یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما. التداو چې وسړی الله سره شریک جوړ کی، ویده په الله باندې ډېر لوی دروغ وتړلو، اتره دروغ خبر وکړه، او دلته وی چې ډېر لوی ګمراهۍ ته لاړو. نو اصل کې دا فرق ځکه دی چې انت خطاب یهودو سره، یهودو باره کې دا وی چې ګور الله شرک نه معاف کی، او باقی الله تعالی چاته معافي به وته وکي. او چې څوک چې شرک کوي نو دی د الله تعالی ډېر لوی دروغ وتړلو. چونکه یهود اهل کتاب او اهل علم، هغه پیغمبر علیه السلام وپېژندو چې دا حق پیغمبر دی، او دا غي باوجود ای انکار وکړو. نو دا غي دا انکار گویا کې داري چې دا مونږ چې سکو دا حق کو ټیک کومګا. نو قرآن وته چې تاسو ګوره شرک وکړي الله به معافي ونه کوي، او دا شرک په الله ډېر لوی دروغ جوړول دي. نو تاسو گویا کې داسې شوکوي خلکو ته چې مونږ په حق یو د نبی علیه السلام پیغمبر نه دی، گویا کې زموږ په کتاب کې دا مضمون دی. نو دا خو تاسو ډېر لوی دروغ په الله جوړ کړو چې ګنې دا پیغمبر دی، خو تاسو ته پیغمبر نه وایي، الله ته پیغمبري تاسو یو ته نه وایي. دا خو تاسو په الله تعالی دروغ جوړوي چې ګنې الله تعالی نعوذ بالله دروغ چې دا پیغمبر دی، هغه پیغمبر نه دی. دا دې ځکه فقد افترى اسما عظیما وي. او دلته کې خطاب مشرکانو سره دی، مکی والو سره دی. مکی والو انپړو جاهل خلکو اهل علم نو، ناغي ته لوی دروغ نه وي بلکې لوی گمراهي وته وي. گمراهي وته ځکه چې جهالت سونه دی پدې کې، په خپل لاس باندې په خپل بت جوړي، او بیا ایت معبود وي، دا زموږ معبود دی، ای تعظیم او احترام کې. ته چې بت څنګه هم جوړه ستا خو خره بت خو په خپل تا ته نه چې ما به داسې جوړې و، اخو ستا خو چې ته څنګه جوړې، کتی نیمګړی جوړې، کتی مکمل جوړې، کتی نارینه او که زنانه، او بیا دا نه ته معبود وته وي. دا سونه کم عقلی ده، او سونه جهالت ده، او سونه ناسمجي ده. ان يدعونا دین را بلی، دا ان په معنا د ما سره دی. دعا یدعو من پکارنا او بولانا را بللو، دین را بلی څه مطلب؟ لحوائجهم، د خپل حاجتونو د پاره او د خپل کارونو د پاره، خپل مقاصد لپاره، ارزوګانو تمناګانو د پاره. من دونه ما سوا د الله تعالی نه، الا اناسا مگر زنانو لرا. اناس او انسا زنانو توي، وی دادی چې خپل حاجتونه غواړي د بوتانو نه او د معبودانو نه، وی دادی خود ته आवाजونه کی.
دا یو قسم دی پورې هغه مذاق هم دی او خندام ده. خلک یې مړه د ښځو په وار پیدا یې او د ښځو غلامې او ښځو ته آوازونه کوي. سړی دې ته ویل کېږي سړی کې خو به غیرت وي، سړی کې خو به جرت وي. وي ته ایله په ایله ښځو ته آوازونه کوي به ستا مدد کي. زنانه چا مدد کولی شي؟ ظاهري مطلب خدا دی چې دا ستاسو د معبودانو ته او د بوتانو ته آوازونه کولو د خپلو حاجتونو دپاره او د خپلو کارونو دپاره، دا خو داسې شوه چې ګویا کې تاسو د ښځو نه مدد غواړئ. نو ښځې به ستا څه مدد وکړي؟ ښځې خو په خپله مدد ته محتاجه وي. مدد خو به ستا یو جرتمند یو بهادر انسان کولی شي. نو ان یدعون من دونه الا اناسا، دی نه رابلي د خپلو حاجتونو دپاره مګر زنانو ته آوازونه کوي. او یا دا یدعونه په معنا د یعبدون سره دی، دی بندگی نه کوي ما سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر د زنانو. او مراد نه د دې بوتان دي او معبودان دي. دې ته بیا اناس ولي وي؟ روح المانی لیکلی دي او تفسیر کبیر هم لیکلی دي چې دا څونه بوتانو نو هر یو بوت سره به یو شیطانو او دا شیطان به د مؤنث په شکل کې کله کله ښکارېدو. شیطان به د زنانه په شکل کې به مخامخ راله چې دا څومره مجاورینو د دغه بوتانو خدمتګزارو ای ته به خپل ځانو خو ای سره به خبرې اترې وکړي. نو هغې به بیا ردې طرفداري کوله چې دې کې دا دي دې کې دا دي دلته کې داسې دې بوت کې دننه داسې خدای دی او داسې خدای دی. دا یې صفات به بیانولو او خلک به ځان ته متوجه کولو. بلکې تاسو وګورئ دا څومره چې مزارونه دي او څومره دا خبرې دي شرک اډې دي، هلته کې د زنانو ریل پیل ډېر زیات دي، نارینه مې خو زنان ډېرې زیاتې وي. ایو جمداره چې دغه دی کې شیطان ناسته وي، دا شیطان د مؤنث شکلونو کې راځي او دا سړی شروع کې په ګناهونو کې مبتلا کی او بیا هلته کې دا نورې خبرې بیا شروع شي. دغه شیطان له هر رنګه چل ورځي. هغه په زنانه په شکل کې مهله راغی، هغه مجاورین په ځان باندې اخته کړو، هغې له عادت خراب کو. یا چې څومره خلک هلته راځي بیا هغې په دغه نظر باندې هر چا ته ګوري، جال یا چوري او ځان ډېر راټینګي. بیا نو ځکه قرآن کریم اناسن وي. او یادا چې دا اناسن تشبیه ده. حسن بصری رحمت الله علیه وی چې څومره بوتانو د هرې قبیلې هغې به دا خپل بوت د زنانه په شکل باندې جوړ کړو. اوس هم زیات تر بوتان د زنانو په شکلونو باندې دي. دی بوله بلکل په سر باندې تاج یې ښودی او کالي به ورته اچولو غاړې ته او لاسونو ته د زنانو شکل باندې به دي بوتان جوړولو. او دی به دا وایي چې الملائکة بنات الله، فرشتې د الله لورانې دي. دی به د فرشتو په شکلونو باندې بلا بلا لاسونه جوړولو او وزرې جوړولو، ای ته کالي اچولو، ای ته لپټه په سرولو. دا ردي بوتانو. نو ځکه قرآن کریم اناسن وي چې ردي دا معبودان هم د زنانو په شکلونو باندې دي. او یا دا چې زنانه ورته ځکه وایي چې څنګه زنانه کمزوري وي، مدد نشي کولی د چا، دکه رنګه ردي دا معبودان کمزوري چا مدد نشي کولی او دې ته نه امیدونه ساتي. یا دا چې دې ته دا اناسن ځکه وي چې دا تشبیه مړو سره د دې دا بوتان په منزله د مړو دي. عربو کې دا یو دستور دی چې هغې کله کله مړ یادینو وي دا خو بلکل سمه زنانه ده، یعنې بې حسه ده او بې جانه ده او مدد او نصرت د چا نشي کولی. نو قرآن کریم اناسن وي مراد نه مړه دي، دې را بوتان په منزله د مړو دي، بې جانه دي، مدد نشي کولی د چا. وَإِن يَدْعُونَ بل د دې دا درې بوتان چې دام د مؤنث شکل نمونه مؤنث لات او منات او عزا. لات د الله مؤنث، منات د منان مؤنث دی او عزا د عزیز مؤنث دی. د بوتانو نمونه مؤنث خو دیو ځکه قرآن کریم اناسن وي. وَإِن يَدْعُونَ او دین را بلی یا دی بندگی نه کوي الا شیطانا مریدا مگر د شیطان سرکشا. مرید ډیر غټ سرکش ته ویل کیږي. مرید اصل کې د میم را دال کې د صفای معنا ده او د خالی والی معنا ده. دا شجره مرداء هغه ونی ته وی چې داغي پورې پانی او سانګینی لغړه ولاړوي خالی، ایته شجره مرداء. د شیطان ته ولې مرید وي؟ امرد هغه الګ ته چې دا ګیره برید نه، نا ته خلک بیا امرد وي چې دا ګیره برید نشته، خالی دی.
او مه صفا دی. دی شیطان ته ولې مرید وایي؟ وجه دارا چې څنګه په دغه ونې پورې پاڼه نه ده نښتې که نه او خالي ده، دارنګې شیطان پورې خیر نه نښلي، ای د خیر نه مکمل خالی شوی دی. یا شیطان ته مرید ځکه وایي چې د ځان د شر دپاره بالکل خالی کړی دی، وقف کړی دی، د هر کار هر خبره هر ټیم د شر او د شر ده، نو شر دپاره د ځان بالکل فارغ کړی دی، ځان یې وقف کړی دی، ځکه ورته مریدن ویل کېږي. د بوتانو بندگی کول دا گویا کې د شیطان بندگی کول شو. شیطان بندگی څنګه شو؟ شیطان دا خلق په دې باندې اخته کړو چې د دې بندگیو کې د دې په ذریعه سره به تاسو الله تعالی ته نږدې شئ. دا گویا کې حقیقت کې د شیطان بندگی شو. یا مونږ د سفیان رحمت الله علیه قول بیان کو. سفیان رحمت الله علیه وی لیس من صنم الا فيه شیطان، هر یو بت کې دنه یو شیطان ناشته. د بت بندگی کول حقیقت کې د شیطان بندگی شو. بشک الله تعالی بهانه بنه کوي دا چې شریک جوړ کړی شي دا سره، او بهانه به کوي هغه چې کم وي د دې نه چاره پر چوغاړي، او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره پس یقینا دی گمراه شو، په گمراهۍ لري سره دی بندگی نه کوي ما سوا د الله تعالی نه مگر د بوتانو، او دی بندگی نه کوي مگر د شیطان سرکشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لعنه الله، لعنت کړي په باندې الله تعالی. وقال اوید لأتخذن همها زبنسم من عبادك د بندگان استانا نصیبا مفروضا، یو حصہ مقرر کړی شوی. ولو ضلنهم، او همها زب گمراه کوم دی لرا. ولو منینهم، او همها زب دی په امیدونو کې مبتلا کوم دی لرا. ولآمرنهم، او همها زب حکم کوم دیتا. فلیبتکن، پس همها دی بپری کوي آذان الانعام، غوږونه د سارو. ولآمرنهم، او همها زب حکم کوم دیتا. فلیغیرن، پس همها دی ببدلوي خلق الله، د الله تعالی پیدا کړی شوی شکل صورت لرا. ومن یتخذ الشیطان، او څوک چې نیسي شیطان لرا ولیا دوست من دون الله ما سوا د الله تعالی نه فقد خسر، پس یقینا دی تاوانی شو. خسرانا مبینا، په تاوانی کېدو څرګند سره. په دې آیتونو کې د انسانانو د ازلی دشمن چې ابلیس او شیطان دی دا د دشمنی او د عداوت ذکر کی، چې کله الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. ټول ملائکو سجده وکړه، جنات هم سجده وکړه، خو د ابلیس سجده ونه کړه. او کله چې الله تعالی دنه تپوس وکړو چې تا ولې سجده ونه کړه، نو دا الټه دلایل شروع کړو چې زه تا د اوره پیدا کړی ما، او دې د خاورې نه پیدا کړی دی، اور د خاورې نه بهتر دی، یعنې زه افضل ما او دې مفضول دی، په درجه کې زه اوچت یم، څنګه داسې سجده وکړم. الله تعالی دې مردود کړو او لعنتي یې کړو چې دې جنت او دې اسمان نه ښکته کوز شه. نو دې شیطان دغه وخت کې څه خبرې کړي دي، څه وعدې یې کړي دي چې الله تا خو زه مردود کړم او زه دې ګمراه کړم، خو زه به د آدم علیه السلام اولاد اوس نه پرېږدم، زه به په دې کې ځان له خپله حصه جوړوم. یعنې څنګه چې زه جهنم ته ځم دغه شان به د آدم علیه السلام په اولاد کې ځان یو لویه برخه جهنم ته ځان سره بوځم.
او بیا دا ټیم کې وي چې الله زبدیل ناشنا نشنا امیدونه تمناګانې ارزوګانې ورلکه چوما باطل ارزوګانې او باطل خواهشات ولکړه کې پیدا کوما د ګناهونو وسوسې ولکړونو کې پیدا کوما بندگان بستای او تابعداري به زما کې اطاعت به زما کې انعامات او نعمتونه او احسانات بستا استعمالي او شکر بستانه ادا کی هغه انعامات او احسانات با زما په اطاعت کې لګي با او د ګناه په کارونو کې به لګي نو شیطان دا خبره هغه ټیم کې کړې دي قران کریم موږ خبردار کی چې دا ابلیس او دا شیطان تاسو خیر خوا نه دی د هغه ټیم کې دا خبره کې تاسو لا پیدا نه وي الله تعالی موږ د مخ کې نه خبردار کړو چې دا ګناه اس یو کار مکه دا د شیطان د طرف نه دی شیطان ستاسو هم دشمن دی ستاسو د نیکم دشمن دی او د رحمان هم دشمن دی نن انسان د رحمان او دشمن پس لګیاره پس روان دی او چې الله تعالی خپل مضبوط او پخې وادي کړی دي هغه انسان یې کړی دي شیطان به سبا جهنم کې انسانان به توي چې تا مونږه گمراه کړو په دنیا کې وزو مدد وککنه شیطان به توي ما خو صرف وسوسه چولې و ما سره خو دلایل نو سزور او زبردستی نه و ما تاسو یو خبر وکړه تاسو په امین ما په سره روان شوي الله تعالی وادي مضبوطی وي حق وي هغه پرې خو دی ما په سره روان وي ز خپل ځان نشم بچ کولی تاسو به سبج کما نو دواړه به جهنم کې بیا سودي لعنه الله دا مخکې شیطان مریدا دا شیطان دا دویم صفت دی یو شیطان مرید دی سرکش دی باغی دی متمرد دی مرید دا شیطان سرکش دی او دیم دا لعنه الله الله په د باندې لعنت کړی دی او د الله تعالی د لعنت نه مراد الله د رحمت نه لري کېدل دي شیطان د الله د رحمت نه مایوس شو او د الله د رحمت نه لري شو دومره ازلی بدبخت او چې لکه تا ته الله تعالی خطاب وکړو چې تا ولې سجده ونه کړه نو تا به ویلو کنه چې غلطي وشوه زما خیال دا و چې تاسو حکم فرشتو ته کړو دا خو فرشته نه یم اوس به دارې سجده وکړم آدم علیه السلام ته دا الټه دلایل شروع کړو او توجیهات شروع کړو زه دا یم او دی دا دی او دونه کمکل دی چې دې ته ونه کړو چې ما ته حکم څوک کړي دې ته ګوري چې زه آدم علیه السلام نه اوچت یم او دې ته نه ګوري چې حکم ما ته رب العالمین کې او دا هغه ته خپل ځان لوی پیش کې ته یې څه شي نو شیطان باندې الله تعالی لعنت وکړو د خپل رحمت نه لري کو لعنه الله لعنت کړي په د باندې الله تعالی د لعنتی چې څوک اتباع کی او خبره مانی نو بس په دبم بیا لعنتونه راځي نو چې لعنتی دی او گمراه دی نو دا گمراه انسان خبره منون کې تابعداري کوي اوم گمراهي اوم لعنتی وي بیا وقال لاتخذن دا د شیطان دریم صفت ذکر کې چې شیطان غره د انسان دشمن دی ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان دشمن دی صرف د مؤمن او د مسلمان د هر انسان دشمن دی لیکن انسان پوهیږي نه وقاله دوی د شیطان وی چې ابلیس ته لاتخذن خمهازبنی سما خمهازب جوړوما ابلیس دا خبره هغه ټیم کولی چې هغه ټیم صرف آدم علیه السلام او بیبي حوا لا اولاد د آدم علیه السلام لا نو او نه لا خطه دنیا ته انسانان لا راغلو او ابلیس په دک ټیم کې دا خبره وکړه د بداکم زبداکما نو دا سره وادي وي او یو پیشن گویې وي لیکن چکر انسان دنیا ته راغی او پیدا شو او ابلیس هم راغی نو انسانانو بالکل هغه وکړه چې ابلیس هغه ټیم کې ویلو قرآن بل ځای کې وی 22 سپاره کې سورې سبا کې ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ابلیس واټم کې یو داوا کړی و یو خبره کړی و او چې کله دنیا ته انسانان راړو د ابلیس خبرې ومنلې نو د ابلیس خبره رښتینی شوه هغه چې ما سویل و مې وکړو که مې ونه کړو انسانان مې ګمراه هم کړو د ما تابعداریم کې نو وی لاتخذن خامها زبانیسم یعنې زه به جوړوم
من عبادک د بندگانو ستانا ګورې من عبادک بندگان بستایي او خبره به زما مني نصیبا مفروضا یو حصہ مقرر کړی شوی مفروضا د فرض نه دی او فرضن کټ کول ته وي نو مفروضه کټ کړی شوی ستا د بندگان به زه یو حصہ ځان له کټ کوم به او همیشه دنیا کې چې انسانان څونه راغلي دي او راضي به په دې کې به ایمان والا کمی او کافران او مشرکان به ډېري جهنم کې به خلک ډېري جنت کې به خلک کمی ولیکن دا چې چونکه په نش باندې حساب دي ساګ خشاک ته چونکه دیو جن کډیرو چې پروا نشته دي کله شیطان بره ډیرم شو خو بیکاره ده اصل قدر او قیمت خو په ایمان باندې ده او چې ایمان چا کې نشته نو قدر او قیمت نشته نصیبا مفروضا یو حصہ مقرر کړی شوی اوس حصہ به څنګه مقرري نو دا ولا ادلنهم ايت تفصیل او وضاحت ده هغه ولا ادلنهم او هم حاذب گمراه قوم دی لرا په عقایدو کې عقیدی ولا خرابو ما ستانه علاوه بل چا سره په بل چا باندې به ایمان نوړي تا سره به شرک کی تا سره به نور څوک ملګری کی با نه د دې عقاید به خرابو ولا ادلنهم او هم حاذب گمراه قوم دی لرا یعنی عقیدی ولا گمراه قوم نه شیطان اصل کې اړه وسوسه چې خیالات پیدا کی او دای په ذریعہ سره ولا امنینهم او هم حاذب ارزوګانی ور قوم دیتا ارزوګانو کې مبتلا کوم تمنا ارزو خیالات او امیدونه بوله پیدا کوم پړونو کې امیدونه صبر کې دا به تم چې دنیا ډیر عمر لا ډیر زیات ته او بشتاله اصلي دلیری توبه به مو واسه خیر دی بلا زندگی لا پاتې ده او دا ټول خلق دا ګناونه کې څه چلو شاسمان درا پریوتو دا دلائل پیش کی شیطان د انسان په ذهن کې پړم بيزل چې انسان ګناه کې یریږي او یره پړه کې ډیر وي شیطان ولم لا ټپی وتی مړ ټول خلق نه کې دا کار نس چلو شو او توبه وو واسه کنا او الله تعالی غفور رحیم دی او معافي برته او کې الله ډیر سماف کی دا سو ګران کار دی دا د شیطان هغه دلایل دي او شیطان درم لا ډبي نو فورا اعوذ بالله وایا دا چې ستا پړه کې یره دا خوا فرشتي تا ته دا کار مکوا او دا ورپسې چې تا ته کم توجیهات او کم تعویلات راځي دا شیطان تا ته پیش کی خیر دې داسې وشي داسې وشي شیطان تعالی ارزوګانی تمناګانی درکې ولو منینهم ایا د باطل ارزوګانی کله چې انسان د یو سیزو ارزو تمناو کی نو بیا رو رو په انسان کې حیرت پیدا شي او چې حیرت پیدا شو د حد نه سیوا شو او بیا دې خپل تمنا پوره کی او پوره کولی نشي په حق لار او په جایز لار نشي حاصلولې بیا دې د ګناه لار استعمال کی نو په ګناهونو کې بیا مبتلا شي یا خدا چې دا حیرت اول پکار نو مستا نصیب کې نو ستا په قسمت کې دانو تخپل کوشش کا جایز لار اختیاروا چې نشي کېدی نو بس پرې دستا په نصیب او ستا په قسمت کې نه دی انسان کې رو حرس پیدا شي د حرس نه بیا هوس پیدا شي او کله چې حرس او هوس یو ځای شو بیا انسان ته هر یو کار آسان شي ګناه کول ته آسان شي شارټ کټ وتول آسان شي بیا د یو انسان خطا کول ته آسان شي د انسان بی عزتی ته آسان شي انسان د مهنه لرکول ته آسان شي د انسان مال او عزت ارسو ته بیا آسان شي ولی حرس او هوس پکې پیدا شو دا انسان بیا زناور دی څنګه چې زناور د بل زناور عزت او داغه سو نور داغه خیال نه ساتي خپل حرس پوره کی دارنګ دام بیا زناور دی او د دوه خو زناور دی شکل د انسان دی او دنه پکې حیواني تو راغله دی نو دا د شیطان حرس او هوس ولو منینهم او ها محاسب ارزوګانی ورکوم دیتا ان په ارزوګانو کې په تمناګانو کې پدې کې ودی مبتلا کوما دیو جن نبی علیہ السلام فرمایي چې یحرم ابن آدم بوډا کیږي لیکن دوه خبرې پکې ځوانيږي الانکه چې انسان ورو بوډا کیږي د انسان کې بیا میچور د پیدا پکې سنجیده شي نورم انسان نورم سمجھدار شي عقل پخته شي لیکن په دغه خبرې پکې نورم سیوا شي یو دار دنیا چې کم نو وګدومارو چې وګدو امیدونه
اور دنیا محبت دنیا محبت نورم سوا کیږي. حالانکه انسان ګیره د سپینه شوا سر د سپین دی نور ته څه په انتظار دا ګیره کې سپین راتلل او دا په سر کې سپین راته دا خو علامت ده دی کنه چې تا د خپل ژوندۍ اکثر حصہ وسواله ده. اوس ته لکه څنګه چې نر د زوال نه وړي د بار یو بجې نه بعد په پریوتو باندې او درنګ او سات چې ما هم بشي او خبر به ختم شي تیار بشي دارنګ انسان به درنګ او سات ته ګیره کې د سپین رالو سر کې د سپین رالو او اخرت ته متوجه شه لیکن هغه بیا دنیا ته نو دی چې حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې انسان خو بوډا شو لیکن 2 دن پکې ځوان شو ولا امنی دا شیطان دا چل کی خامها د ارزوګان ورکوم دیتا ولا امرنهم د جائز کار خواهش کول جائز دي د جائز کارونو د خبر خواهشات کول او تمنا کول صحیح دي دا دنیا د پاره ناجایز تمناګان او باطل ارزوګان یادي ولا امرنهم او همها زب حکم کوم دیتا د کفریه کارونو کول بارکه به حکم کوم انسان نه کفریه کارونه سرزیت کوم باندې به کی لکه دا یو مثال فلیبتکن اذان الانعام خامها دی به پرې کوي وګونه د زناورو جاهلیت کې وهل کو دا سکولو چې د خپل وخانو د وګونه به پرې کړو او یا په من سری کړلو هغه به د بوت په نوم باندې وقف کو هغه به بیا سورلینه کوله داینه به پینا واستلو اداره پلانکی بوت په نوم باندې خلکو به دای بیا تعظیم وکاو هغه د چا فصل ته د چا باغ ته بتل چا منی کول نه حیوان الله پیدا کړی دی مالک تی او پنوم شو د بوت لپاره ادم لا عقل خبري منی حیوان ستا دی او پیدا کړی الله تعالی دی او راغه د بوت په نوم باندې وقف شو پکار خدای چې قرباني کې د الله په نوم قربان کا نه د الله نوم پکې راغی نه بل څو راغی د بوت په نوم باندې شو دا چاوي دا ته شیطان دا خبر وکړه فلیبتکن اذان الانعام خامها دی او پرې کوي غوګونه د زناورو یعنی د وخانو د بیزو دې ذکر په اومه سپاره کې را روان دي انت کې ما جعل الله من بحیره ولا سائبه بعض خاص وخانو چې سر بدیا سکولو دا کفریه کارونه دي د بت په نوم باندې نظر او نیاز کولو غیر الله په نوم دا کفریه او شرکیه خبرې دي فلیبتکن اذان النعام مسلمانانو کوم دا خبره رو رالی اگر چې کفریه هنري علامتونه پکې ظاهر شو خپل گاڑی بوالی د شاته په کوبرا ولي کې کوبرا مار الته کې سګي په گاڑی باندې د پاسو په مار جوړ کینو لکه دا مار گاڑی سر سکار دی آیا ته مار خلکو دا شو کې چې ګور داسي مزو کوبرا علامت په پاسه جوړ کې خپل گاڑی به اغستی وي او توشیح کرونه په پاسه جو کې راخ کرونه ته کې سګي په دې گاڑی باندې دا شیطانی علامتونه دي چې د مسلمانانو په نعمتونو باندې ورو ظاهريږي د کور د پاسه با د گاڑی د پاسه با دا علامتونه ورو ظاهريږي با دا شیطانی علامتونه دي انسان په کافر کیږي نه خو خطر ده شیطان طرف روان شي فلیبتکن اذان الانعام ولآمرنهم او هم ذب حکم کوم دیتا دغه مخکې لآمرنهم د کفریه خبر مبارکي او دلته کې لآمرنهم د فسق او فجور بارکه د ګناهونو بارکه د وړو د لویو دا لویو وړو ګناهونو یو علامت ده دي فلیغیرن خلق الله پس همها دی به بدلوي خلق الله پیدائش د الله تعالی لره څه مطلب الله چې یو شکل او یو صورت تعالی درکړي دی دی به خپل شکل او صورت بدلی با بناوت به بدلی چې کوم سانچه دا سانچه به دی بدلی د الله تعالی پیدا کړی شوی شکل او صورت آی کې بدی رد او بدل کی چینجینګ او فکراولي فلا یغیرن خلق الله او دا دی ولي کې د شیطان په وسوسو باندې انسان یې شکل دی د انسان جسم دی د الله تعالی خپل پیدا کړی دی نو دی به د شیطان په وسوسو باندې پای کې رد او بدل بکی نارینه به کوشش کی چې ځان زنانه جوړه کی زنانه به کوشش کی چې ځان نارینه جوړ کی او نارینه به کوشش کی د خپل شکل او رد او بدل راولي زنانه به کوشش کی چې په خپل شکل او صورت کې رد او بدل راولي قانون خدا نه کچره د رد او بدل د بدن د تقویت لپاره وي
او د بدن د اصلاح لپاره بیا خیر دی. لکه بدن کې یو عیب دی، عیب سره انسان بدنما ښکاري، عیب ته ختمي او د بدن اصلاح کوي، نو دغه رد و بدل ته کولی شي. لکه غاښونه دي د شونډو نه بار راوتي دي، دا په انسان کې حسن خرابي، غاښونه دننه کولو دپاره ته اپریشن او سرجري کولی شي. دا لیغیرن خلق الله کې نه راځي. دارنګې ستا 6 ګوتې د یو لاسو، د یو ګوتې په بدن کې بدنمایي پیدا کړې ده، بدصورتي، دا یو ګوته ته په اپریشن سره ختمولی شي. یا بدن کې بیماری ده، اپریشن کې بدن کټ کې، دا کټ کول هم د الله په پیدایش کې رد و بدل دی، خو لیکن دا د بدن د اصلاح دپاره دی، د بدن د خیرخواهۍ دپاره دی، نو دا ګناه نه دی. دلته مراد هغه تغیر دی، هغه رد و بدل دی چې به د شیطان په وسوسو کې به وي، ای سره بدن خرابېږي، افساد راولي د بدنو، نه نه ځکه منع ده. او احادیثو کې دا ډېر تفصیلي ذکر راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لعن الله الواشمات والمستوشمات، الله تعالی لعنت ویلی دی په هغه زنانو باندې چې هغوی په دې خپل تندي باندې او په مخ باندې خالونه لګي، دا پاخه خالونه یادي، دا د پینټ والا دا نور نه، بلکې هغه خالونه چې هغه د بدن د سرمن پستن باندې ویني کې او پای کې بیا شیشې رنګ واچي یا بل کیمیکل پای کې واچي او دا پاخه خالونه جوړ شي. دام په نبی علیہ السلام لعن الله الواشمات والمستوشمات، کمې زنانه چې دا کارونه کې کاریګرانې دي او چې چاله لګي، په دې دواړو مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلی دی. ځکه دا د الله تعالی په دې پیدایش کې هغه تغیر او رد و بدل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل وی لعن الله النامسات والمتنمسات، انسان الله تعالی خود به خود خپل پیدا کړی دی، نو دی به دا روزي نریکی با، روزي اسم خپلی دی، دی به تینا چاند جوړي، نور به هم نریکی با، نو هغې باندې نبی علیہ السلام لعنت وی. ها که د انسان دا روزي د حد نه سوا شوي دي، دونه لوی شوي دي چې بر تندي ته رسېدلي دي، نو هغه سیوا ویښته لرکولی شي چې کوم د حد نه سوا شوي دي. خو دا روزي که چېرې په خپل حد کې دننه دي، نو نه به یې نارینه لړکي او نه به یې زنانه لړکي. په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعن الله النامسات والمتنمسات، په دې لعنت ویلی دی. دارنګې نبی علیہ السلام لعن الله المتفلجات، لعنت ویلی دی په هغه چا چې هغوی د خپل غاښونه نریکي، غاښونه خپل برابر دي، سبار نه دي راوتي، بدنمایي پکې نشته، خو دا کې کوشش کوي دا نور لږ نري شي او د غاښونو منځ کې لږ نری نری فاصله پیدا شي، دې ته متفلجات وي. په داسې خلکو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی لعنت ویلی دی. دارنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعن الله الواصلات والمستوصلات، هغه زنانه باندې لعنت دی چې په دې خپل سر کې نور ویښته لګي، د بل انسان ویښته په دې خپل سر کې لګي، نو دا چې څوک یې لګي او چا وله ولګول، په دواړو مې لعنت دی. دا اوس د کورونو کې دا ماشومان ګرځي او په لوښو باندې او په پیسو باندې دا ویښته خرڅي زنانه، دا ویښته خرڅول حرام دي او دارنګې دا کاروبار حرام دی. ویښته د انسان چې دا به دفن کی به، څنګه چې انسان مړ شي موږ یې دفن کو په خاورو کې، دارنګې د انسان د بدن هر یو جز به دفن کی به، که نوکونه کټ کې دفن کی به، که ویښته کټ کې دفن کی به، که د انسان د بدن نه څه کټ شو او هغه ضایع شو، نه به غورځې نه به دفن کی به، دا اکرام د مؤمن او د مسلمان دی، دا به دفن کی به. نو ویښته خرڅول او اغوستل دواړه حرام دي، او دا زنانې خرڅي په د لوښو په بانه باندې، او د دې ویښتو نه څه جوړېږي څه سر کې، بهرحال خو دا ویښته په سر کې لګول دا حرام دي. ها یو زنانه ده د هغې سر کې ویښته نشته، هغه مصنوعي ویښته لګولی شي، خو چې د انسان ني، د پلاستیکي نه لګولی شي، خو چې مقصود دوکه ورکول ني. یا یو نارینه د په سر ویښته نشته، هغه هم د انسان ویښته نشي لګولی، هغه مصنوعي ویښته د پلاستیکي په سر باندې لګولی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی لعنت په الواصلات والمستوصلات باندې. دارنګې
کم سړی چې دی د تخنث کې، تخنث نه مرادو نارینه دی او ځان نه زنانه جوړي، د زنانه شکل اختیاري، د زنانه حرکتونه اختیاري، د زنانه په شانتي ګرځي، د زنانه په شانتي خبرې کوي، لهجه په خپل نرمه کړې ده، هغه شان حرکتونه کوي. او سحق ویل کېږي چې زنانه لږې د ځان نارینه جوړي، د نارینه حرکتونه شروع کړي، هغه شان خبرې، هغه شان کړه وړه شروع کړي. نو په دې دام ټول په دې فلیغیرن خلق الله کې راځي. باقي مې کمی خبرې چې جایز دي او قرآن دای حکم کړی رب نبی علیہ السلام یا الله تعالی هغه کول پکار دي. لکه د ماشوم ختنه ده، نه ختنه کې هم کټ کېدل لازم، فلیغیرن خلق الله کې په ظاهر کې راځي، چونکه دا حکم دی او دا د الله تعالی طرف نه حکم دی. 10 من الفطره نبی علیہ السلام فرمایي، نو دا په دې آیت کې داخل نه دی. دا د بدن د اصلاح لپاره دی. دا رنګې نکونه کټ کولو، ویښته کټ کولو، دا فلیغیرن خلق الله کې نه راځي. او دا رنګې کچره زنانا ځان له غوږونه سوري کی یا ځان له پوزه سوري کی، نه دا د فلیغیرن خلق الله کې نه راځي، ځکه دا د حسن لپاره دی او ردی جات او زنانه پرشته دی. چې کومې خبرې شریعت کې جایز دی انسان کولی شي، او چې کوم ناجایز دی اینه به انسان ځان ساتي، دا شیطانی خبرې دي. فلیغیرن خلق الله، پس همها دی به بدلوي د الله تعالی جوړ کړی شوی شکل و صورت لره. ومن یتخذ الشیطان، او څوک چې نیسي شیطان لره، انسان د خپل بدن دو څیزونه هبه کولی شي چاته، وینه او د زنانه پیچ دی. دا یو ماشوم ته خیراتی ورکولی شي د رضاعت په بنیاد باندې، او بل انسان چاته وینه ورکولی شي. د وینې او د پیو نه علاوه انسان د خپل بدن هیڅ یو څیز هیڅ چاته نشي ورکولی، نه خرڅولی شي، نه هبه کولی شي، نه ګرده ورکولی شي، نه سترګه ورکولی شي، نه یو بل اندام ورکولی شي، نه خپل ته ورکول، نه پردي ته ورکولی شي، نه هبه کولی شي، نه خرڅولی شي. د دې سره رجاعت نشته دی. انسان سره دې خبرو اختیار نشته، نه په ژوندانه نه د مرګ نه بعدو. انسان به دا وصیت هم نه کوي چې زمړ شم ما سره ښخوي او بس ما ټوټې ټوټې کې او خلکو له مې ورکې. د دې اجازت انسان سره نشته. د انسان دا بدن انسان سره امانت دی، او دا امانت بدن الله تعالی غواړي. دا اختیار انسان سره نه دی د خپل بدن وویشي، سره وینه ورکولی شي. ځکه وینه په پیو باندې قیاس دی، او پی چونکې د قرآن نه ثابت دی رضاعت او امهاتکم اللاتی ارضعنکم، او دا نبی علیہ السلام په زمانه کې دا شوي دي، دا اجازه شته دی. د دې نه علاوه انسان د خپل بدن هیڅ یو جزو هیڅ چالم نشي ورکولی، نه خرڅولی شي او نه هبه کولی شي، نه خپل ته او نه پردي ته. ومن یتخذ الشیطان، او څوک چې نیسي شیطان لره ولیا دوستو، من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، یا به رحمان اخلي یا به شیطان اخلي، دواړه نشي جمع کېدی. چې کچھ لو کچھ دو، سه الله تعالی او سه شیطان او سه رحمان، دواړه نشي کېدی. رحمان دی واسو، شیطان به بیا پرېږدي. شیطان دی واسو، رحمان نه پاتې شو. چا چې شیطان 1900 دوستو د الله نه ما سوای نه الله پرېښودو، نه د ګټه وکړه، وي نه فقد خسرا، پس یقینا دی تاواني شو، خسران مبینا، په تاواني کېدو سرګن سره. خساره څه ته وي؟ خساره په عربی کې نقصان ته نه وي، د نقصان تلافي خو کېدی شي. خساره دې ته وي چې تا کم تجارت کې سرمایه لګولې ده، نو ګټه خو څه کې هغه اصل سرمایه هم ډوبه شوه، دې ته ویل کېږي خساره. دا نه چې صرف تاوان شو ګټه ونه شو، سرمایه موجود دي، نو سرمایه هر څه سره چې کله تباه شوه دې ته ویل کېږي خساره. قرآني خسره خسران مبینا، د ډېر څرګند هغه تاوان کو کولو. د دې بلې تاوان سي چې انسان جنت وانته کې لوی نعمتونه پاتې شو تینا، او جهنم مفتو کې واغستو. فقد خسره خسران مبینا، لعنت کړي په باندې الله تعالی. او دو خامها د باندې سم د بندگانو ستانه یو حصہ مقرر کړی شوی، او خامها د گمراه کوم دی لره، او خامها د امیدونو کې مبتلا کوم دی لره، او خامها د حکم کوم دیتا. پس خامها دیو پرې کوي غوږونه د حیواناتو سارو، او خامها د حکم کوم دیتا. پس خامها دیو بدوي د الله تعالی جوړ کړی شوی شکل او صورت لره.
او څوک چې نیسي شیطان را دوست ما سوا د الله تعالی نه پس یقینا دی تاوانی شو په تاوانی کېدو څرګند سره